بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدقت يا رب العالمين. سورة النبأ دا په ترتیب د مصحف سره 78 نمبر سورت ته او په ترتیب د نزول سره 80 نمبر سورت ته. د دې شان نزول بارک عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې کله هغه آیاتونه نازل شو کوم آیاتونو کې چې د قیامت ذکر وو نو کفارو په خپل اکثر محفلونو کې د قیامت ذکر کو، چا به انکار کو او چا به تکذیب کو، یو بل نه به تپوسونه سوالونه دا به ترنه کول د قیامت په باره کې. الله رب العالمین دا آیاتونه نازل کړل عما یتساءلون، د سسیز په باره کې دوی سوال کوي او تپوس کوي. ما قبل سورت سره مناسبت واضح ده، التم د قیامت ذکر او سوره مرسلات او دې کې هم د قیامت ذکر ده. نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم عما یتساءلون. عما یتساءلون د کوم سیس په باره کې دی سوال کوي د یو بلنا. عن ای شیء یتساءلون فيما بینهم عن النبأ العظیم، د هغه خبر عظیم په باره کې الذي هم فيه مختلفون، هغه خبر چې دوی دی په هغه کې مختلفون اختلاف کوونکي، څوک یې مني او څوک نه مني. نو کلا سيعلمون ثم کلا سيعلمون، هرگز دا سندا زرد چې دی به او پیژني او بیا زرد چې دی به او پیژني. الم نجعل الارض مهادا، اوس الله رب العالمین د خپل انعامات ذکر کوي. آیا موږ نه دی ګرځول ازمکا مهادن فراشن کالمهد، لکه څرنګه چې په دې زنګو کې د ماشوم آرام کوي کنه، د قرنګ د ازمکا الله خورا ورا جوړه کړی دا د آرام او د سهولت چې کم نه غوي کې یو ځای دی. اوس کو دا دې سوي چې یو پټ ته لاندې وي او بل پټ ورپسې 2000 پټ دنګ وي او بل پټ ورپسې لاندې چې کم نه شپږ زره پټه جوړ وي، په دې خو بیا څوک په آرام او سهولت سره نه تللی شو، نه چا خپل کاروبار کولای شو، نه چا خپل سفر کولای شو. نو فرمای الم نجعل الارض مهادا، آیا موږ نه د ګرځولې د ازمکا مهادن بچونه فراشن والجبال اوتادا، او دا غرونه اوتادا میخونه، دا مونږ الله داسې کلک کړي دي په دې ځمکه لکه میخ چې په یو سیز باندې ټک وهلی شي. وخلقناکم ازواجا، ام پیدا کړی تاسو ازواجن جوړی وجعلنا نومکم سباتا، ام ګرځولې دي نومکم خوب تاسو لرا سباتن تاسو د پاره سبب د آرام. سبت ویل کېږي قطع تا، او په دې خوب کې یوازې د سړی د جسم دمه نشي، مازغه هم دمه شي، مازغه هم څه دی وجنه چې دا خوب سړی اونې کې کنه د نور وجود به د دمي مازغه به د ستړي وي. الله رب العالمین فرمایي په دې خوب کې ما ستاسو د پاره آرام ګرځولې دي. نو فرمایي وجعلنا الليل لباسا، نو دا راحت او آرام دا د ثبات نه معنا کول، دا معنا لازمی ده. خپل معنا د دې چې کم نه ګوي کې هغه کټ کېدل دي، چې دا ستاسو وجود او ستاسو دماغ دا دواړه چې کم نه ګوي کې کټ شي. نو فرمایي وجعلنا الليل لباسا، امون ګرځولې دا شپې لرا لباسا ساترن، لکه څرنګه چې لباس دا سړی پټي نو د قرنګ دا شپه هم سړی سکی دا راپټ کی. الله رب العالمین پیدا سره راخوره کی دې پکې چې کم نه ګوي کې راپټ شي. وجعلنا النهار معاشا، امون ګرځولې دا ورځ لرا معاشا سبب د عيش
اسباب د عيش او د معیشت په دې کې چې کوم دی نو ګویا کې د ژوند د تیرولو اسباب دي تاسو د ورځې کار لوځي د ورځې پټو ته وځي د ورځې چې کوم دی نو ګویا کې خپل روزګار لار شي وبنینا فوقکم سبعا شدادا امونږ جوړ کړی دي پاس تاسو نه سبعا او اسمانونه شدادا سخت مضبوط دا چې کوم دی نو ګویا کې سکیږي نه وجعلنا سراجا وهاجا امونږ ګرځولې دا سراجا وهاجا هغه یو چراغ بلیدونکې یو پړقیدونکې چراغ د نور په شکل کې الله رب العالمین فرمایي هغه مې در لهم در کړی دی وجعلنا شمسا مونږ ګرځولې ده پیدا کړی دی هغه نور چې هغه په شان ته چې کوم دی نو ګویا کې د څه شیز دی د چراغ دی وهاجا وقادا او هغه ډیر چې کوم دی نو ګویا کې بلیدونکې دی پړقیدونکې دی وانزلنا من المعصرات مونږ راکوزي کړي دي من المعصرات د هغه چې کوم دی نو ګویا کې وریځونه المعصرات چې نه چوړونکي دي ما تو ګوره د سپنج چې نه چوړ کې اوبه تر نه راساسي کنه نو الله فرمایي دقه چې کوم دی نو ګویا کې وریځې دا هم نه چوړونکي دي او اوبه چې کوم دی نو ګویا کې لاندې راساسي نو ما ان هغه اوبو لره فجاجا تیز فج ففج فجن تیز چې کوم دی نو ګویا کې بيدلې لنخرج به حبا بدې لپاره چې مونږ راوباسو په دې اوبو باندې حبا دانا ونباتا او بوټي الله فرمایي دانې پې راوباسو ستاسو خوراک دی بوټي پې راوباسو ستاسو د څاروو خوراک دی وجنات الفافا او هغه باغونه الفافا لګېدلي د یو بل سره دا یو بل چې کوم دی نو ګویا کې رانغښتلې وي په دغه کې هغه حدودو دا یې ختم کړي وي د یو دا چې کوم دی نو ګویا کې څانګې څوکې بل ته اورېدلي وي د بل هغه د بل ته راوړېدلي وي معنا دا چې متصلا پرله پسې ان یوم الفصل کان میقاتا او بشک ورځ داغه فصل د جدای کان میقات دا د یو وخت موعود یوم ينفخ فی الصور دا هغه ورځ دا چې وکي به وهلې شي پشپېلې کې فتاتون پستا صبرات لکوي افواجا دل فوجا وفتحت السماء نو کلاو بکړلې شي اسمان فکانت ابوابا ندا بشي دروازه نو بس اسمان بلری کړلې شنو هر ځای به دروازې نو کو څوک د بره نه په هر طرف را کوزيږي نو د پردا دروازه شو وسيرت الجبال او بچلولې شي غرونه به د خپل ځای نه اوخوځولې شي تسيير ویل کېږي ومنه السير ومنه السياره نو دا چې کوم دنو د خپل ځای نه خوځول وتا وکانت سرابا نو وی بدا پړقیدون کې شګه دا به داسې ریزه شي کنه لکه دا د لری نه چې تاسو ته په دې ریګستان کې وګورئ او د دې شګو د دې ذراتو د پاسه تاسو ته چې کوم دنو ګویا کې دا پړق کاریږي تاسو په د اوبو ګمان کوي هغه ته سراب ویل کېږي ایت سویل کی سراب ورته ویل کیږي نو فرمایي ان جهنم كانت مرصادا بشک دا دوزخ كانت مرصادا دا انتظارګه دا د سارنې ځای دی نو دوزخ چې کوم دی نو ګویا کې هغه منتظر دی او سارنه کوي خپل خلق چې کوم دی نو ساري کوم ځای کې را روان دي او کله را روان دي نو فرمایي دا انتظارګه ده نو بعض مفسرین فرمایي حضرت حسن بصری رحمت الله علیه را نقل کړی دی چې د دوزخ نه بهر به چې کوم دی نو د فرشتو یو چک پوسټ لګېدلی وي یو چوکۍ به لګېدلی وي او هغه به چې کوم دی نو ګویا کې د انسانانو عملنامې چک کوي او چې کوم خلق د هغې اهل وي هغې ته به یې وردننه کوي نو ان جهنم كانت مرصادا للطاغین مآبا د سرکشو دپاره ځای د واپسۍ دی لابثین فیها احقابا سات به تېروونکي وي لبث چا ته ویل کېږي سات تېرولو ته ویل کېږي لبث نو فرمایي لابثین نو وخت به تېروونکي فیها په دقې دوزخ کې احقابا ډېره موده جمع د حقبتون ده حقبه زمن طویل ته ویل کېږي تاسو پوه شولئ په خبره باندې نو ډېره زمانه به دوی چې کوم دی نو ګویا کې دلته تېروي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کو اهل جهنم ته پته ولګي چې د دنیا دا څومره شګې دي د دې شګو په ذراتو باندې د ذراتو په شمار باندې یو کال زمونږ عمر دی په دې دوزخ کې بیا به خوشاله شي دومره تمه به پیدا شي چې یاره زه دا د دنیا د شګو دا ذرات دا شمار خو به یو نه یو ورځ خو ختم شي کنه الله فرمایي دقه به ورته دغه د امید یو کرنه یو جلک به ورته نه ښودلی کېږي بس هغه زمن طویل دی د هغې هېڅ انتها نشته دی لابثین فیها احقابا لا یذوقون نه به څکي دوی فیها په دې دوزخ کې بردن یخوالی ولا شرابا او نه څکاک ولا الا حمیما مګر هغه ګرمې اوبه وغساقا او غساق د هغه غسلین دي چې کوم د دوزخیانو وینې زوي
او داغي بول و براز براجمه کیږي. نو جزاء یجزون جزاء دي ته بدله ورکول شي هغه بدله وفاقا چې پوره ده. انهم كانوا بشکو دا دوزخیان لا يرجون حسابا چې تمه نه لرله د حساب د حساب کتاب په دې باندې یقین نه لرلو اخرت یې نه منلو یوم الحساب یې نه منلو. وکذبوا بآیاتنا کذابا او تکذیب کړو په آیاتونو زمونږ باندې باغ تکذیب سره. وکل شیء احصیناه کتابا او هر یو شی مونږ شمارلې ده هغه لره کتابا باغ لوح محفوظ کتاب کې یا په لیکلو باندې. الله فرمایي هر شیز نوٹ کړی دی یو شیز زمونږ د کتاب نه وتلی نشي. لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها فذوقوا پس اوسکئ تاسو فلن نزیدکم نسیوا کو تاسو لره مونږ الا عذابا مگر په عذاب. ان للمتقین بشک د متقیانو د پاره مفازا هغه ځای د کامیابی دی. اوس ګوره قرآن چې کوم دی نو بشیرا و نذیرا دی نو انذار وکړو د کافرینو. اوس چې کوم دی نو ګویا کې تبشیر کوي نو مؤمنانو لزیر ورکی. نو فرمای ان للمتقین بشک متقیان مفازا ان للمتقین بشک د متقیانو د پاره مفازا هغه زید فوز زید کامیابی دی. فوز فلاح نجاح تاسو د ټول کامیابی ته ویل کیږي. حدائق چا باغونه دي او اعنابا انګور دي وکواعب اترابا. نو کواعب جمع د کاعب ده او کاعب دا چې کوم دی نو ګویا کې هغه جنکی نوی پیغلی التي تکعبت ثدیهن. کعب چې کوم دی نو ګویا کې د خپې د راوتلي اډوکې ته ویل کېږي چې لکه دا څنګه سخت وي که نه نو دقه رنګې دا کواعب چې کوم دی نو ګویا کې دا نوي پیغلې وي. نو فرمایي وکواعب اترابا نو کواعب اترابا امزولې. نو د دې دپاره به چې کوم دی نو ګویا کې حورې وي په دې جنت کې او هغه به نوې پیغلې به وي او د دې امزولې به وي. وکأسا دهاقا او هغه پیالې دهاقا مملوءا چې هغه به څه وي هغه به ډکې پیالې به وي د شرابو. لا يسمعون فيها دي بناوري په دې جنت کې لغوا بهوده خبرې ولا کذابا او دقه رنګې چې کوم دی نو تکذیب به هم ناوري ښه چې یو د بل تکذیب کوي هلکه تا دروغ وي هغه به ورته وي نو مړه تا دروغ وي دا بل به ورته وي نو مړه سم شه داسې خبرې ونه کړي چېرته نو دا خبرې به پکې هم نه وي. جزاء من ربک یجزون جزاء دي ته به جزا ورکولی کېږي هغه بدله من ربک د جانبه د رب ستانه عطاء حسابا او ورکړه دا حسابا کافي حسبي الله. نو دوی ته چې کله دا هر څه نعمتونه ورکړلی شي دی به وي حسبي حسبي خدای دا کافي دی دا کافي دی بس نور ضرورت نشته دی. نو رب السماوات والارض رب د اسمانونو دی او د ځمکې دی وما بینهما د هر څه چې د دې دواړو ترمنځ دی الرحمن او رحمان دی. لا یملکون منه خطابا دی به قادر نه د الله سره د خبرو د الله سره د خطاب کولو د الله سره د خبرو کولو باندې به دوی قادر نه وي. یوم یقوم الروح په هغه ورځ باندې چې به قائم بشي او بدریږي الروح روح د انسان والملائکه او فرشته صفا په صف کې په یو ځای په صف کې. یا روح نه مراد جبرئیل امین دی یا روح نه مراد چې کوم دی نو ګویا کې قرآن دی دا ټول به چې کوم دی نو ګویا کې ودرېږي. لا یتکلمون ځکه د دې درې په حق کې د روح استعمال شوی دی. روح په قرآن کریم کې د دې درې لپاره استعمال شوی دی. لا یتکلمون نو خبرې به دوی نشي کولی الا من مگر هغه کس به کولی شي اذن له الرحمن چې اجازت ورته ورکړو الرحمن ذات. وقال صوابا د شفاعت دپاره ورته اجازت ورکو. وقال صوابا وقال قولا سدیدا او دی به چې کوم دی نو ټیک خبره شروع کی څومره حده پورې چې دته اجازت دی هغه حد کې بدن نه دی خبره کولی شي د هغې نه سوا به هم نشي کولی. ذلک اليوم الحق دقه مذکور هغه ورځ حق ده. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا هغه څوک چې خوښی شي نو ودې نیسي رب خپل ته مآبا ځای د واپس یو ټکانه. انا انذرناکم بېشکه مونږ یرولې دی تا لره عذابا قریبا د هغې عذابنا چې هغه نږدې دی. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه په هغه ورځ باندې چې ګوري به انسان هغه څه لره قدمت یداه چې کړي دي لاسونه د ده وړاندې کړي دي لاسونه د ده یعنې اعمال به خپل ګوري. ویقول الکافر وایي به کافر یا لیتني افسوس دی ما لره کنت ترابا چې وې زه خاورې چې اډو زه پیدا نه وې او د خاورو په شانتې غیر ذي روح او غیر ذي شعور وې چې دا عذاب مې نه محسوسولی. بسم الله الرحمن الرحیم دا سورة النازعات د دې په ابتدا کې والنازعات غرقا الله په فرشتو باندې قسم خوري نو د دې وجه نه دې ته سورة النازعات ویل کېږي. دا سورت په اعتبار د مصحف سره
79 نمبر یو کم اتیایم نمبر صورت دی او په ترتیب د نزول سره دا یو اتیایم نمبر صورت دی. ما قبل سره د دې ربط واضح دی. ما قبل صورت کې سوره نبأ کې هم د قیامت ذکر او په دې صورت کې هم د قیامت ذکر دی. الله رب العالمین د هغه فرشتو ذکر کوي کومه فرشتي چې به د مسلمانانو نه او د کافرانو نه روح وباسي. نو د کافرانو نه به روح په ډېرې سختۍ وباسي. نو الله یې تشبیه ورکوي د دغه سره چې دا سرمن څوک د سسیز نه وباسي نو ډېر زیات زور پې کوي. نو چې کله دا چې کم دی نو ګویا کې مثلا د ګډ وغیره نه وي هغه هم زور غواړي خو هغه لږ زور غواړي. او چې کله د میخې او د غوا او د غویي او د اوښ او د دې څیزونو نه چې کم دی نو سرمن وباسي نو هغه په تش زور نه کېږي، هغې پسې به بیا چاړه هم راخلي، نو سختي به پکې هم کې. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو الله رب العالمین فرمایي چې دا فرشتې دوی به د کافرانو نه دا سات داسې وباسي لکه د زیروح څیز نه چې دا سرمن راکاږي او دا ترې نه لرې کې. نو سرمن چې د چا نه وباسي دا څومره زور غواړي، دا څومره تکلیف ورکوي. مونږ چې په دنیا کې هم څوک یې مونږ وایو لکه سم شه که نه سرمن در نه وباسمه. دا کنایه ده د څه څیز نه، د تکلیف ورکولو نه، د تعذیب ورکولو نه. الله رب العالمین فرمایي چې په کافر باندې به چې کوم دی نو د زنکدن دا سخته داسې تېرېږي لکه په ژوندوني چې د ده نه څوک سرمن وباسي. الله دې مونږ ته عافیت را نصیب کړي. او مؤمن نه به دا فرشته چې کوم دی نو دا سرمن داسې وباسي لکه د مشکیزي له چې د دا خوله تړلي او دا خوله ورله کولاو کې او دا اوبه ترې نه په خپله راتویېدل شروع شي په ارام او په سهولت سره، نه زور غواړي او نه سوال او منت غواړي. نو والناشطات نشطا، نشط چاته ویلي کېږي؟ غوټې سپړدلو ته ویلي کېږي. نو دا فرشتې دوی چې د مؤمن نه روح وباسي داسې په آرام سره به وباسي لکه د یو څیز غوټه چې اوس پړدلی شي او د هغې نه هغه څیز هغه بهر ته راوځي په آرام او په اطمینان سره. نو حدیث مبارک کې راځي، یو روایت دی اگر چې په سند کې کلام شوی دی، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې د نزع په حالت کې د سا ایستلو په حالت کې کله ملک الموت راغی نو ما من نبی الا وقد خیر عند الموت، هر نبی ته الله د ځنکدن په وخت کې اختیار ورکړی دی چې مرګ دې خوښ دی مال راځي او کنه ژوند دې خوښ دی. نو دا صلحات چې کوم دی نو ګویا کې دوی خو د الله لقاء ته او د الله ملاقات ته خوشحالیږي. د دې وجه نه الله رب العالمین به د خپل ملاقات آمادګي د هر نبی نه د ځنکدن په وخت کې وباسله. او دا حدیث مبارک کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې الله رب العالمین من كره لقاء الله كره الله لقاءه ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه. څوک چې د الله ملاقات خوښي نو الله هم خوښي، او چې څوک د الله ملاقات نه خوښي الله هم نه خوښي. بس نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک له چې کله ملک الموت راغی تپوس یې ترنه وکړو د الله سره د ملاقات زړه کېږي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته وفرمایل چې د ځنکدن سخت او تکلیف به وي؟ وبه فرمایل نه. وینا نو زما په امت باندې به وي؟ نو ملک الموت ورته وي او ستا په امت کې په عصاتو په فجارو په نافرمانو باندې به د ځنکدن سخت راځي. نو رسول الله مبارک خو رحمت للعالمین دی، وی فرمایل ورته زما په امتیانو باندې چې د ځنکدن کوم تکلیف راولي ملک الموت اوس په ما باندې راولي چې په ما تیر شي، خو چې زما په امتی باندې د ځنکدن تکلیف رانشي. رحمت للعالمین خپل امتی په یو حالت کې په یو وخت کې چې کوم دی نو ګویا کې نه هېروي. نو د مؤمن دپاره چې کوم دی نو ګویا کې د سا د ایستلو هغه ډېر د سهولت چې کوم دی نو ګویا کې یو مقام دی. نو فرمایي والنازعات، زما د قسمې په هغې فرشتو باندې الملائک التي تنزع الارواح، هغه فرشتې الذين تتوفاهم الملائکه. نو ډېرې فرشتې هم کېدلی شي او الله يتوفى الانفس، الله رب العالمین هغه وفات کول کوي. نو جبريل امین ملک الموت هغه ته هم چې کم دی نو ګویا کې د مرګ نسبت شوی دی. نو تاسو د دې درې واړو ترمنځ تطبیق ویلو فیصله د الله وي، نگرانی د ملک الموت وي، او عملا معاونتن پکې مختلفې
فرشتي چې کم دی نو ګویا کې هغه استعمالیږي. نو دا دومره څومره فرشتي دي په دنیا کې، دا هر وخت چې مرګ کیږي نو دا د ملک الموت په حکم باندې په ډیوټي باندې نه مخکې نه ورته لیست حواله شوي ښه، لیستونه تقسیم شوي ښه، او هر چا ته خپل خپل ډیوټي حواله شوي چې ته به چې کم دی نو د فلانکي نه روح قبض کوې، ته به افریقې ته ځې، ته به ایشیا ته ځې، ته به امریکې ته ځې، ته به انټارکټیکا ته ځې، ته به هوا ته خیږې، ته به اوبو ته کوزېږي. نو دا د ټولو فرشتو خپلې خپلې ډیوټیانې وي. والنازعات زما دې قسم په هغې فرشتو باندې چې هغه اوباسونکي دي ارواح لره غرقا، دا مفعول مطلق دی من غیر لفظه د النازعات دپاره. نو معنا دا غرقا نزعا شدیدا، لکه څرنګه چې په دې ډوبېدو کې په دې انسان باندې کومه سخته تېرېږي که نه، نو الله رب العالمین فرمایي چې دا فرشتې چې کومې سا اوباسي د انسان نه نو په سختۍ سره یې اوباسي، غرقا نزعا شدیدا، په ډېرې سختۍ سره او په ډېر تکلیف سره اوباسي. تاسو پوه شولئ په خبره باندې. نو فرمایي والنازعات غرقا والناشطات نشطا، او زما دې قسم په هغې فرشتو باندې الناشطات سپړدونکي دي څه شي لره، غوټو لره. نو د انسان د مرګ غوټه چې کم دی نو ګویا کې دا اوسپړي. تاسو پوه شولئ په خبره باندې. نو د ډېر په سهولت سره چې کم دی نو ګویا کې هغې ته ور داخل شي او هېڅ قسم څه تکلیف دا په ده باندې تېر نه شي. نو والناشطات، نو زما دې قسم وي په هغې فرشتو باندې چې هغه سپړدونکي دي غوټو د مرګ لره، نشتن په کلا وهلو سره، په ډېر نرم سره، په ډېر رفق سره. والسابحات سبحا، نو زما دې قسم په هغې فرشتو باندې چې هغه لمبې وهونکي دي، هغه غوپې وهونکي دي. نو د الله رب العالمین د احکام چې کله راوړي که نه، نو دا داسې په تیزۍ باندې رواني لکه په دې دریاب کې چې څوک چې کم دی نو غوپې وهي او ځان چې کم دی نو د ساحل ته د اوباسلو تلوار کوي، دقه رنګې د الله دا حکم رسولو ته دوی څه کوي، دوی چې کم دی نو ګویا کې تلوار کوي. نو والسابحات سبحا، نو زما دې قسم په هغې فرشتو باندې چې غوپې وهونکي دي، په غوپو وهلو سره. سباحت چا ته ویل کېږي؟ دا چې کم دی نو ګویا کې دغه ته ویل کېږي ښه، په دې اوبو کې چې سړی ځي څه ورته وایي؟ لامبو ورته ویل کېږي، دې ته سباحت ویل کېږي په عربۍ کې ښه. نو والسابحات سبحا، زما دې قسم په هغې لامبو وهونکو فرشتو باندې په لامبو وهلو سره. والسابقات سبقا، نو د الله د احکام چې کله دوی راوړي نو دوی یو خو دا حکم زر رسوي، او دویمه دا ده فالسابقات سبقا، په دې لاره چې راځي نو دومره په تیزۍ راځي لکه خلق وایي چې د دوی ترمنځ مقابله ده، یو د بل نه مخکې کېږي او بل د بل نه مخکې کېږي. اصل کې د الله هغه حکم چې کم دی نو ګویا کې د هغې بجا اوري کوي، نو وایي چې په دې کې زمونږ نه چېرته غفلت ونشي او چېرته سستي رانه پکې ونشي. ویفعلون ما یؤمرون، بس دوی ته خو د برې نه چې کوم دی نو اډر میلاو دی. نو فالسابقات سبقا، پس هغه وړاندې کېدونکي په وړاندې کېدلو سره. نو فرمایي شاباس فالمدبرات امرا، نو زما دې قسم په هغې فرشتو باندې چې هغه تدبیر کوونکي دي د امورو. نو الله رب العالمین دوی ته کار اواله کی، نو برې نه فیصله الله را لېږلې وي یدبر الامر، خو دوی نور بیا تطبیق کوي لاندې. نو تطبیق یې کوي چې دا فرشته دا چې کوم دی نو ګویا کې د دې دپاره شوله، دغه فرشته د دې دپاره شوله، دغه فرشته د دې دپاره شوله. نو د الله هغې تدبیر له دوی عملي جامه اغوندوي. نو د دې وجې نه دوی هم الله د ځان سره په دې تدبیر کې څه کړلی؟ شریک کړلی. نو په صنع کې د تدبیر الله سره شریک نه دي، البته په کسب کې دي چې کوم دی نو شریک شولې. نو صنع او تدبیر چې دا دواړه صنع او کسب چې د دې دواړو فرق تاسو وپېژنئ، نو یدبر الامر، الله د صنع په مرتبه کې تدبیر د امورو کوي، او فالمدبرات امره د کسب په ځای کې چې کوم دی نو ګویا کې دا فرشتې بیا څه کوي؟ هغه چې کوم دی نو ګویا کې تدبیر په ځای راوړي. نو فالمدبرات، نو زما دې قسم په هغې تدبیر کوونکو فرشتو باندې یوم ترجف الراجفتو، په هغه ورځ باندې چې به وخوځېږي الراجفتو، وبجړقېږي الراجفتو، هغه چې کوم دی نو ګویا کې جړقول به وکړي، هغه جړقول کوونکي، هغه جړقونکي، هغه چې کوم دی نو ګویا کې قیامت چې هغه به خلق جړقوي. او تتبعها الرادفتو، مراد د دې نه نفخه اولا ده، او تتبعها الرادفتو، ورپسې بشي په دې پسې هغه پسې کېدونکي رادفه، ردف نه دی. ومنه الردیف، ردیف پیژنئ که نه؟ قافیه او ردیف پیژنئ؟ شاته په چا پسې چې څوک شاته کس ناست وي هغه ته هم ردیف ویل کېږي.
نو تتبعها الرادفه نفخه ثانیه هغه به په دې ورپسې شي په نفخه اوله پسې سلويخ کاله به ورپکې په دې منځ کې چې کوم دی نو ګویا کې الله رب العالمین سره ولي هغه فاصله به پکې په دې منځ کې راشي تاسو پوه شئ په خبره باندې نو فرمایي تتبعها الرادفه نو ورپسې بشي هغه ورپسې کیدونکي یعنی نفخه ثانیه قلوب زړونه یومئذ په دغه ورځ باندې واجفه خائفه دا بسوي دا به چې کوم دی نو ګویا کې یریدونکي به وي ښه ابصارها خاشعه او سترګې د دوی نظرونه د دوی خاشعه دا به ټیټ وي بره به نشي کتلی کوزې سترګې به ولاړ وي نو کوزې سترګې د ملامتیا نښه ده او ملامتیا دا به چې کوم دی نو ګویا کې یوم الحسرت دې وجې نه دې ته څه ویل کېږي یوم الحسرت ورته ویل کېږي یقولون وایي به دي انا لمردودون آیا مونږ به واپس کړی شوي یو فی الحافرة په هغې دنیا کې نو دی به یو تمنا یو ارزو به وکړي یاره لو ان لنا کرة کو زمونږ چرته واپسې وشي نو وایي به انا لمردودون کو چرته مونږ واپس کړلی شو فی الحافرة په هغه دنیا کې حافره د حفر نه دی حفر کنستلو ته ویل کېږي تاسو پوه شئ په خبره باندې د دې وجې نه چې کوم دی نو ګویا کې حفر البیر کویې کنستل نو حافره دنیا ته حافره ولې ویل کېږي د دې د خاوره الله داسې پیدا کړې ده چې سړی پکې خپه کېږدي نو لاندې نه نوځي تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه نو څه نه څه ځای جوړ کړي نو په مخ د ځمکه د ګرځېدلو نه الله تعبیر وکړو په حافرې سره نو مراد د دې نه دا دی لمردودون فی الحافرة چې مونږ واپس کړلی شو الحافرة هغې مخ د ځمکې ته یعنی دنیا ته اذا كنا عظاما نخرة هر کله چې یو مونږ عظاما اډوکي نخرة وراسته نحیا نو مونږ به بیا را ژوندې کېدلی شو قالو تلک اذا کرة خاسرة نو دوی ویلی دي تلک نو دا خبره اذن په دغه وخت کې کرة خاسرة دا خو واپسي ده تاواني دا خو ډېره د تاوان واپسي نه ده چې دا مونږ به دوباره را ژوندې کېږو نو زمونږ دا دوباره ژوند به ډېر د تاوان نشي فانما هي زجرة الله رب العالمین فرمایي فانما هي زجرة نو پس بېشک اقطع راجفه دا څه شی دی زجرة واحدة دا خو آواز دی یو ما یزجر به زاجره چې کوم دی زجره او زاجره ما ته وګورئ دا شاته چې څوک په څاروي باندې آواز وکړي او دی ټوپ کړي تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه نو دی د یو حال نه بل حال ته منتقل شي دې ته زجر ویل کېږي تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه نو فانما هي زجرة الله فرمایي یوه چغه ده بس تاسو به چې کوم دی نو د یو حال نه بل حال ته منتقل شئ فاذا هم بالساهرة نو پس وي بدوي بالساهرة پس څیز باندې په هغې میدان باندې ساهره د سحر نه دی سحر اللیالي د شپو روڼولو ته ویل کېږي معنا دا فاذا هم بالساهرة دوی به وي په هغې میدان کې الساهرة ویښونکي خوب به یې وتښتي آرام به ختم شي او دوی به څه شي ویښ به شي خوب چې د سړي وتښتي او راویښ پاتې شي دې ته سحر ویل کېږي سحر اللیالي تاسو پوه شئ په خبره باندې نو فاذا هم بالساهرة ګورې د الفاظ د لغوي معنی او د مفهوم د دواړو ترمنځ تطبیق ګورې زده کوئ ښه نو فاذا هم بالساهرة هل اتاك حدیث موسی آیا راغلی دی تا ته هغه خبر د موسی علیه السلام اذ ناداه ربه په هغه وخت کې چې آواز وکړو د رب د بالواد المقدس تفصیلات تاسو ویلي دي په هغه وادي کې المقدس چې هغه مقدس ده طوا چې هغه طوا مقام دی اذهب الى فرعون لاړ شه فرعون ته انه طغى سرکشي کړې ده فقل اوایه ورته هل لك الى نو آیشته ستا رغبت دې خبرې ته ان تزکا چې ته پاکي حاصله کړې واهديك الى ربك او لار او خایم تا ته هغه جانب د رب ستا ته فتخشا ته او یریږي نو فاراه الآیة الکبرى نو اخذ موسی علیه السلام دی فرعون ته الآیة الکبرى هغه لویه نشانی نه معجزات ورته اخذل نو فکذب دی فرعون تکذیب کو وعصا نافرمانی وکړل ثم ادبر بیا پشاشو یسعى کوشش کو فحشر راجمع کړل دی فرعون هغه خپل ساحران فنادا आवाज وکړو انا ربکم الاعلى زرب تاسو يم الاعلى اغبلن فاخذه الله نو انسلو الله رب العالمین دلرا نکال الاخرته باغی سزا د اخرت باندې والاولى او د دنیا باندې د دنیا کې غرق کو او آخرت کې حرق کو ان فی ذلک لعبرة بشک فدق مذکور کې عبرت لمن د هغه چا د پاره یخشا چې یریږي انتم اشد خلقا آیات سخی په اعتبار د پیدا کولو ام السماء او یا هغه اسمان بناها چې پیدا کړی الله رب العالمین جوړ کړی دی رفع سمکها پورته کړی دا سمکها سقفها
د دې دا چت الله رب العالمین پورته کړی دی ښا نو یا سم کها د دې هغه پورتنی طرف چې کوم دی نو الله اوچت کړی دی فسواها نو بیا یې برابر کړی دی دا الله دومره خور کړی دی که نه دومره داسې برابر کړی دی نو واغطش لیلها نو تیاره کړې ده شپې د دې لره نو شپې الله تیارې والا کړله اغطش ازلم واخرج ضحاها او روباسلې ده رڼا د دې لره نو د دې اسمان نه رڼا روباسلې ده ابرز نهارها نو الله رب العالمین د دې هغه ورځ چې کوم دی نو ګویا کې راښکاره کړې ده والارض بعد ذلك دحاها او ځمکه وروسته د دقې رفع السماء نه دحاها خورا کړې ده الله رب العالمین بسطها نو الله اول ځمکه پیدا کړه بیا یې اسمان پیدا کو نو بیا د ځمکې دا خورول دا د رفع السماء نه وروسته شوي دي نو اخرج منها ماءها روباسلې دي د دقې ځمکې نه ماءها اوبه د دې ومرعاها او دقه رنګې مرعاها هغه چاره د دې ګیا د دې مرعا چې په کوم ځای کې تاسو څاروي سره وئ رعي الابل رعي الغنم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته تاسو پوه شولې مرعا چاته ویل کېږي چې په کوم ځای کې څاروي سریږي نو فرمایي اخرج منها روباسلې د دقې ځمکې نه ماءها اوبه د دې ومرعاها او زید سر د دې والجبال ارساها او غرونه الله رب العالمین محکم کړي دي دې لره ارساها احکمها الله غرونه په خپل ځای باندې محکم کړي دي متاعا لکم ولانعامکم دا نفع د ستاسو دپاره او د څاروو ستاسو دپاره فاذا جاءت الطامة الكبرى پس هر کله چې راشي الطامة الكبرى هغه آفت لوی حادثه چې کوم دی نو ګویا کې راشي یوم یتذکر الانسان په هغه ورځ باندې چې به نصیحت اخلي انسان ما د هغه څه نه سعا چې محنت یې کړی دی نو یتذکر الانسان یذکر الانسان انسان ته به رایاد شي یتذکر په معنا د یذکرو سره چې صحیح کړي دی هغه به ورته رایاد شي نو انسان ته به د هر څه خپل رامخې ته شي وبرزت الجحیم او ښکاره به کړلی شي دوزخ لمن د هغه چا دپاره یره چې هغه اینی نو دا به راښکاره بروز چا ته ویل کېږي ظهور ته ویل کېږي ښه فاما من طغى پس هغه کس طغى چې هغه تجاوز کړی دی شرارت یې کړی دی واثر الحیات الدنیا او غوره کړی د ژوند د دنیا فان الجحیم هي المأوى پس د دوزخ ټکانه د هغه واما من خاف مقام ربه او هغه کس چې هغه یریدلی دی د ولاړې د رب خپل نه د الله مخې ته د ودرېدلو نه یریدلی دی نو ونهى النفس عن الهوى او منع کړی دی نفس خپل د خواهشاتو نه فان الجنة هي المأوى پس جنت دی هغه ټکانه یسألونک دې سوال کوي ستانه عن الساعة په باره د قیامت کې ایان مرساها نو کله دې رالیږل د دې کله دې قیام د دې د قیام چې کوم دی نو ګویا کې دا کله دې رسا په معنا چې کوم دی نو ګویا کې د چا سره د ودرېدلو سره نو فرمایي ایان مرساها کله دې هغه قیام د دې قیامت فیما انت من ذکراها نو پس سیز کیې ته من ذکراها د یاد د دینا یعنی ستا د دې سره سویمه ده زما حبیبه چې ته به دې ته چې کوم دی نو ګویا کې د دې د قیام دا ورځ ښایې الی ربک منتهاها نو ستا رب ستا ته منتهاها هغه منتها د علم د دې ده د دې چې کوم دی نو ګویا کې منتها د علم چاته ده هغه الله ته ده دا پته بل چاته نشته دی انما انت منذر بشک ته ای حبیب صرف يرونکي من یخشاها هغه چا لره چې هغه یریږي د دقې قیامت نه کانهم یوم یرونها ګویا کې په هغه ورځ باندې چې دوی وویني دقې قیامت لره لم یلبثو دي سات نه دی تېر کړی په قبر کې یا په دنیا کې الا عشیة او ضحاها مگر یو بیګا یا یو سبا دا سخت چې کله وویني نو دا دنیا به ترنه هم هېره شي او د قبر تکلیف به ترنه هم هېر شي بسم الله الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الاعمى نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سره یو ورځ چې کوم دی نو دا رؤساء قریش ناستو ابو جهل دی امیه ابن خلف دی ابی ابن امیه دی عتبه دی شیبه دی دې درمیان کې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه چې کوم دی نو هغه تشریف راوړو د یو مسلې تپوس کوو یا د قرآن کریم د یو آیت پوښتنه کوله دې چونکې نابینا او پته ورته نه وه چې د نبی علیه السلام سره په مجلس کې څوک ناست دي د دې وجې نه یا د مجلس په آدابو نه بې خبره
راغه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د غي سره شوی خبرې کټ کړلې. نبی علیه السلام د غي سره د دنیا خبرې نه کولې، توحید دعوت ورله ورکاو، دلایل ورته پیویل. دې صحابي یو پیر تپوس وکړو، نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې لږ خفه شو چې لږ صبر به دې کړو، دا صنادید قریش راغون شوي دي، دعوت ورله ورکوم، کو چرته مسلمانان شي نو فائدہ به ترنه ملاو شي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام تندې تریو کو، د په دې مجلس ترا دنه کېدلو او د دې خبرو په دې کټ کولو او بیا بار بار د خپل خبرې باغ اصرار باندې. دا صحابي چونکې نابیناو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اعراض نه داسې فهم کړل چې مانه چرته غلطي شوې د نبی علیه السلام رانه خفه شوی دی، ذکر له جواب نه راکوي کو. دا پته خو ورته نه و چې څوک ورسره ناست دی او څوک نه دي، ځکه نابینا دی. لال شو سیټ ته په جلا شو. الله رب العالمین د دې معذور صحابي د چې کم دی نو ګویا کې د زړه د خفګان دا الله ولیدلو، نو خپل محبوب ته چې کم دی نو ګویا کې په دې آیتونو کې ارشاد را اولېګلو او ورته او فرمایل چې دا تکو خلقو ته دعوت ورکې، دا ختم الله علی قلوبهم کې دی ایمان نه راوړي. اگر کو مالدار دی، اگر کو رؤسا دی، شاته پسې ډېر خلق دی، دا غریب صحابي در لډېر خو ځکه د نصیحت په نیت راغلی و او دا تا ته چې کوم ناس دي الله ورته وي ما ته علم دی چې د دوی د نصیحت اراده نشته دی، خدا علم غیب صرف چاته و الله ته و. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د دې علم نه و. نبی علیه السلام خواهش دا و چې یو امتی می هم دوزخ ته لاړ نشي، په دې بنیاد باندې دی له سور کو دی له چې کم دی نو ګویا کې دعوت ورکاو. تاسو پوه شئ په خبره باندې. د دې وجنا الله رب العالمین د آیتونه نازل کړل. عبس نو ترش مخې شولو نبی علیه الصلاۃ والسلام تندې یې تریو کړلو. عبس ویل کېږي تندې تریوولو ته. او وتولى او مخ یې واړو. اوس ګورئ ښه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته دا ونه وی ښه چې عبسته تا چې کم دی نو دا کار وکړو، دا دې ولې وکړل داسې. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته د خطاب صيغه نه استعمالي ښه، اگر چې زور نه را لیږي، ارشاد را لیږي، خو د هغې باوجود بیا هم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته د خطاب نه الله له حیا ورځي، نو د غایب صيغه استعمالي. عبسا وتولى او مخ یې واړو ان جاءه الاعمى لان جاءه الاعمى. د دې وجنه چې راغلی د دته یو داسې صحابي چې هغه چې کم دی نو ګویا کې ړوند دی، عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه. وما يدريك لعله يزكى او څه شي خبر کړی دی تعالی را شاید چې دی نابینا يزكى د نصیحت حاصل کړی وي کاملا مکملا. او الله رب العالمین ستا په دې التفات کولو د ته په توجه کولو باندې د ټولې زندګۍ کامل مکمل اصلاح کړی وي. او یذکرو یا په یو جزوی امر کې د چې کم دی نو نصیحت حاصل کړی وي، نو یزکا او یذکرو، یتزکا او یتذکرو. تاسو بیا هغه دغه چې کم دی نو ګویا کې په دې کې ویلې دی چې تا په زال باندې بدل شوله او زا په زا کې مدغمه شوله. یذکرو یتذکرو نو فرمایي چې کېدی شي چې د نصیحت د پاکی حاصله کړی وي او یذکرو یا په یو جزوی امر کې نصیحت حاصل کړی وي. فتنفعه الذکر نفع باور کړی و دته د نصیحت. اما من استغنا اوس هر چې هغه کس دی استغنا چې ځان یې غني ګڼلی دی، ځان یې چې کوم دی نو ګویا کې استغنا یې کړې ده، یعنی دا تا سره چې کوم ناست دی دا صنادید قریش، نو فانت له تصدى نو ته یې د دوی دپاره تصدى تمیلو، ته د دوی دپاره چې کوم دی نو ګویا کې بیروخي کې د دې دغه نه چې کوم دی نو ګویا کې د دې مخلص صحابینا د دوی دپاره ته مخ اړی. نو فرمایي وما علیک او الله یزکا او نشته دی سملام پتا باندې په دې خبره باندې یزکا چې دی چې کوم دی نو ګویا کې دغه کسو چې دا څوک چا استغنا اختیار کړی ده خو دې څه چې کوم دی نو ګویا کې دغه حاصل نه کی، نصیحت حاصل نه کی، ایمان را نه وړي، نو ما علیک الله یزکا نو پتا باندې د دې هیڅ قسم سملام نشته دی. ته به د دینه چې په باره کې د قیامت په ورځ به الله ستانه دا تپوس نه کړي چې په دې باندې د ایمان ولې نه و راوړی، دا ستا کار نه دی، دا زما کار دی هدایت ورکول. نو فرمایي وما علیک الله یزکا واما من جاءک یسعى او
هر چې هغه کس دی چې راتللی کړي دي تا ته یسعا او په تیزۍ سره راغلی دی سعی په منډه تا ته راغلی دی په اخلاص سره تا ته راغلی دی وهو یخشا او دی یریدلو د الله رب العالمین نه او د عذاب د هغه نه فانت عنه تلها نو پس یې ته د هغه نه تلها ته چې کوم دی نو د هغه نه غفلت کوونکي او د هغه نه مخ اړوونکي کلا هرګز داسې نه ده یعنی لا تفعل هکذا داسې مه کوه بیا ښه نو انها تذکره نو دا خو چې کوم دی نو نصیحت دی نصیحت خو سړی هغه چاته وړاندې کوي چې څوک د نصیحت د قبلېدو په نیت راغلی وي نو دا عبدالله ابن ام مکتوم تا ته د نصیحت د اورېدو په نیت راغلی و فمن شاء ذکره فی صحف مکرمة پس هغه څوک شاء چې وغواړي ذکره نو یاد کی دی نصیحت لرا نو حفظ یې کی یاد یې کی وایخلی په نیت د عمل کولو باندې لکه د عبدالله ابن ام مکتوم فی صحف مکرمة دا دی په داسې صحیفو کې مکرمتن چې هغه چې کوم دی نو ګویا کې مکرم دی او معزز دی عند الله مرفوعة او هغه پورته دی په پورته کړي شوي دي فی السماء په اسمان کې مطهرة او پاکې کړي شوي دي عن تلبس الشیطان د مسکولو د څه نه لا یمسه الا المطهرون نو دا په داسې صحیفو کې دی دا قرآن بأیدی سفرة په لاس د هغې لیکونکو فرشتو کې دی سفرا سفر چې کوم دی نو لیکلو ته ویل کېږي نو په لاس د هغې لیکونکو فرشتو کې دی کرامن چې معزز دي بررة نیکوکاري دي قتل الانسانو نو هلاک شوی دی انسان ما اکفره نو دا انسان دی هلاک کړلی شي ما اکفره سشي کافر کړی دی دلره ما حمله علی الکفر دی په دې کفر باندې کوم څیز چې کوم دی نو مجبوره کړی دی اخر من ای شیء خلقه د کوم یو څیز نه الله پیدا کړی دی من نطفه په خپل جواب الله کوي د نطفې نه خلقه الله پیدا کړی دی فقدره بیا اندازه کړی دی ثم السبیل یسره بیا لاره اسانه کړی د دته نو یا د ولادت لاره ورته الله اسانه کړی دا یا د حق لاره ورته په زندګۍ کې الله اسانه کړی دا ثم اماته نو بیا مړ کړی دی الله د لرا فاقبره نو قبر ته نه ایستلی دی ثم اذا شاء نو دا فاقبره دا په اعتبار د کثرت سره دی ډیر کم انسانان داسې وي چې هغه د قبر په ځای باندې په هوا کې چې کم دی نو ګویا کې ایره شي والوزي په اوبو کې چې کم دی نو ګویا کې اوبه شي نور زیات تور داسې وي چې هغه په قبر کې محفوظ شي د دې نه د اکثر نه حکم د کل وي د دې وجه نه فرمایل فاقبره ثم اذا شاء نو بیا چې هر کله وغواړي الله رب العالمین انشره راپورته به کي دلرا کلا حق خبر دادا لما يقضي ما امره نو دو لم يفعل ما امره د انسان نه دی کړی هغه کار کوم چې ورته الله رب العالمین حکم کړی دی فلینظر الانسان نو ودې ګوري انسان الی طعامه خوراک خپل ته انا سببنا الماء صبا چې بېشکه مونږ راتوی کړي دي اوبه په راتویولو سره ثم شققنا الارض شقا بیا هم شلولې ده د ځمکه په شلولو سره فانبتنا پس مونږ را زرغونه کړې ده فیها په دې ځمکه کې حبا دانا وعنبا انګور وقضبا ترکاري لون سالن وزیتونا زیتون ونخلا کجورا وحدائق او باغونه غلبا گر وفاکهتن او میوه وابا گیا متاعا لکم ولانعامکم ستاسو د پاره سامان د نفع دی او ستاسو د څاروو د پاره فاذا جاءت الصاخه پس هر کله چې راشي هغه چغه صاخه یعنی دا نفخه ثانیه یوم یفر المرء من اخیه هغه ورځ چې تختبا د انسان من اخیه د رور خپلنا و امه و ابيه او د مور خپلنا او د پلار خپلنا و صاحبته و بنيه او د بیبي خپلنا او د زامن خپلنا لكل امرئ منهم د هر یو انسان د دوی د پاره یوم اذن په دقه ورځ باندې شأن حال بوي یغنیه چې هغه به کافی وي د پاره بس د هر یو انسان د پاره به ځان ځان له داسې حال وي چې هغه به دی بې پرواکۍ یغنیه چې هغه به دی بې پرواکۍ د نور مخلوق نه نو دی به دا تیښته ځکه کوي چې دی به په خپل غم کې اخته وي نو د پلار نه بم تختی د مور نه بم تختی نو دی به چې کم دی نو د دې نورو خلقو په غم به غمجنېږي نه وجوه یومئذ مخونه به په دقه ورځ باندې مسفرة د سفر نه دی سفر چې کم دی نو ضوء ته ویلې کېږي رڼا ته ویلې کېږي اسفار اسفرو بالفجر حدیث مبارک کې راځي سحر مونځ کې چې کم دی نو اسفار کوي د دې وجه نه امام اعظم فرمایي چې د سحر مونځ چې کم دی نو ګویا کې د غلس په ځای باندې
په دغه کې بهتر دی، په اسفار کې چې کوم دی نو ګویا کې بهتر دی چې رڼا دا را خوره شي. وجوه یومئذ مسفرة رڼا کوونکي، خانه ضاحکة خندیدونکي، مستبشرة زیر اخیستونکي، استبشار معنا د استفعال پکې پرته ده، نو زیر اخیستونکي زیر غوښتونکي یعنی خوشاله وي. ووجوه او مخونه یومئذ په دغه ورځ باندې علیها غبرة غبار په دې باندې به دوړه پرته وي. ترحقها قطرة نو پورته شوي به په دوی باندې قطرة تورواله، دا تورواله به په داسې چړاو شوي په دغه مخونو باندې. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه اولئک هم الکفرة دق مخونه دا کافران دي، الفجرة چې فاجران دي. نو کفر دا په عقیده کې او فجور دا په عمل کې. الله فرمایي عقیده هم خراب وا او اعمال هم خراب وو. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة التکویر دا په اعتبار د ترتیب د مصحف سره یو اتیایم نمبر دی او په اعتبار د ترتیب د نزول سره اوم نمبر صورت دی. ما قبل صورت سره ربط دا بالکل واضح دی. یوم یفر المرء من اخیه او التم د قیامت د ورځې ذکر او اذا الشمس کوورت، دلته هم چې کم دینو د قیامت د ورځې د هغې ذکر دی. نو فرمایي اذا الشمس کوورت، هر کله چې دا انور دا چې کم دینو ګویا کې دا بینور شي، تکویر دا به بې رڼا شي، نو دا به خپله رڼا پرېږدي. واذا النجوم انکدرت واذا النجوم انکدرت او په هغه وخت کې چې دا ستوري انکدرت دا ټوکړي ټوکړي شي او رارتاو شي. تساقطت اذا النجوم انکدرت، انکدر تساقط لاندې رارتاو شي. نو فرمایي ټوکړي ټوکړي او لاندې رارتاو شي. واذا الجبال سویرت او په هغه وخت کې چې دا غرونه دا به اوچلولی شي، یعنې بې ځایه به کړلی شي د خپل ځای نه. واذا العشار عطلت او په هغه وخت کې چې عشار چې کم دی نو ګویا کې د 10 میاشتو حامله اوښه، دا د عربو په نیز باندې قیمتي سرمایه او قیمتي مال وو. دا بچا چې کم دی نو ګویا کې دقه شانتې نه پرېښودله، پوه شولې په خبره باندې، بې مالکه به یې نه پرېښودله. د ورځې د شپې به یې ورته ننداره کوله. ما ته وګورئ دا میخه چې کله لنګون ته ور ورسېږي نو دا مالک یې خوشې نه پرېږدي په پټي کې، سات په سات راځي ورېږي، پریوان خو به یې شروع کړی نه، لنګون خو به یې شروع کړی نه. دا یو قیمتي سرمایه د تخکاریږي. الله فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به خلق چې کم دی نو ګویا کې دقه شانتې قیمتي اوښې هم داسې پرېږدي. عطلت بلا راع ترکت بلا راع، عطلت دا به پرېښودلی شي دقه شانتې چې کم دی نو ګویا کې معطله هغه ته ویل کېږي چې څوک یې تپوس پوښتنه نه کوي. بیا تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه. نو ومنه التعطیل، مونږ هم وایو که نه یاره په چوټۍ کې څوک تپوس پوښتنه نه کوي، نن حاضري نشته دی، راشه سهار مونځ پسې هم قضا کوه، خوب ورته ښه ډېر وکړه. پوه شولې په خبره باندې. نو اذا العشار عطلت او په هغه وخت کې چې هر کله دغه بلار د اوښې پرېښودلی شي بې مالکه. واذا الوحوش حشرت او هر کله چې دغه وحوش څاروي حشرت راجمع کړلی شي، هر قسم څاروي ذي روح سیزونه الله به د قیامت میدان ته راجمع کي. واذا البحار سجرت او هر کله چې دا دریابونه سجرت اور پې ولګولی شي، نو دا به چې کم دی نو لمبي وهي، په دې باندې به اور لګېدلی وي. یا سجرت دا ملاو کړلی شي. نو دا د دې خوږ او د دې تریو دریاب ترمنځ چې کوم برزخ الله قایم کړی دی، دا برزخ به الله ختم کی او دا خواږه تراوه دریابونه، دا چې کم دی نو سپین او خړ دریابونه، دا به ټول په ټوله چې کم دی نو ګویا کې یو ځای شي، خلق ملک بشي. واذا النفوس په هغه وخت کې چې کله نفسونه ارواح زوجت جوړی کړلی شي، نو ښه به د ښو سره ملګري شي او بد به د بدو سره ملګري شي. الارواح جنود مجندة. تاسو پوه شولې په خبره باندې. هر سړی به د خپلې ډلې سره یوم ندعو کل اناس بامامهم، هر سړی به په خپله ډله کې شي. یا دویمه ترجمه واذا النفوس زوجت او هر کله چې دا روحونه زوجت دا پیوست کړلی شي د خپلو اجسادو سره. دا خو به یا الله علیین ته رسولی وي د نیکانو او یا به دا سجین ته الله رسولی وي د بدانو، نو دا به الله د هغه ځایونو نه راولي او د خپلو وجودونو سره به یې ټچ کې جوړی به یې کي. واذا الموءودة په هغه وخت کې چې هر کله ژوندی خښه کړې شوي جنۍ سئلت تپوس به ترېنه وشي. موءوده وعد البنات ان الله حرم علیکم وعد البنات.
بأي ذنب قتلت بكم یو گناه کې دا قتل کړی شوی دا، واذا الصحف نشرت او په هغه وخت کې چې دا عمل نامې نشرت کولاو کړلی شي، واذا السماء کشطت او په هغه وخت کې چې اسمان کشطت د دین دا سرمن تر نه را وویستلی شي، معنا دا چې دا چې کم دین را انغختلی شي، او واذا الجحیم سعرت نو دا اسمان به د خپل ځای نه بې ځایه کړلی شي، کشطت لکه څرنګه چې سرمن د ساروي نه راوباسل کېږي، کشف چې کم دی نو ګویا کې دا د ساروي نه سرمن راوباسلو ته ویل کېږي. نو فرمایي واذا الجحیم سعرت او په هغه وخت کې چې دا دوزخ دا لمبو والی شي، یعنی د دې دا لمبې ډېرې زیاتې تیزې شي، سعیر سعر دا چې کم دی نو لمبې ته ویل کېږي. واذا الجنة ازلفت او په هغه وخت کې چې دا جنت را نږدې کړلی شي، ادنیت وقربت لاهلها علمت نفس نو او به پیژني یو نفس ما هغه څه احضرت چې د حاضر کړي دي، هر یو نفس ته خپل خپل اعمال دا به چې کوم دی نو ګویا کې دا ښکاره شي. نو فلا اقسم الله رب العالمین فرمایي فلا اقسم بالخنس نو زه قسم خورما په هغې ستوري باندې چې هغه چې کوم دی نو ګویا کې په شات لون کې دی خپل مدار طرف ته. خنس چې کوم دی نو ګویا کې چاته ویل کېږي؟ په شات للو ته ویل کېږي. د دې وجه نه شیطان ته خناس ویل کېږي. شیطان ته څه ویل کېږي؟ خناس. ځکه چې د الله ذکر کله شروع شي نو دی په شا په تښتېدو شي. نو الله رب العالمین د ستورو په شات لل یعنی واپس تلل خپلو مدارونو ته د هغې په عظمت باندې الله قسم خوري، لکه فلا اقسم بمواقع النجوم. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ هغه مواقع او دلته چې کوم دی نو ګویا کې خنس مراد ترنه یو دی. نو فرمایي فلا اقسم بالخنس الجوار او تلونکي هغه ستوري چې هغه تلونکي وي د جاریې په شانتې د کشتۍ په شانتې چې کوم دی نو روان وي. او الله رب العالمین فرمایي الکنس د کنس اذا دخل فی الکناس الکنس یو داخلي دن کی وی باغ خپل زیونه کې چې کم دی نو ګویا کې ورننوتون کی وی. واللیل اذا عسعس او زما دی قسمی باغ شپه باندې اذا عسعس اذا انتشر ظلامه چې هر کله د دې دا تیاری چې کم دی نو ګویا کې دا څه شي دا خوري شي. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ نو الله رب العالمین فرمایي چې د شپې دا تیاره چې هر کله خوره شي، والصبح او زما د قسمی په سحر باندې اذا تنفس چې هر کله دا سا واخلي، معنا دا چې دا کله ظاهر شي. انه لقول رسول کریم بشک دا قران کریم دا وینا د هغه استاذي جبريل امین کریم چې هغه معزز دی، ذی قوت او دا شدید القوا دی، خدا جبريل امین لوی قوت والده، او عند ذی العرش او د الله رب العالمین سره مکین مکان او مرتبه والده، د الله سره ډیره لوړه مرتبه ده دی جبريل امین. نو دا قران د هغه عظیم هستی راوړی دی، مطاع او خبره منلې کیږي. مطاع د دې چې کوم دی نو ګویا کې خبره منلې کیږي. تطيعه الملائکه فيما امر به ربه. نو الله رب العالمین چې د کوم حکم کوي د فرشتو ته اوري، نو دا جبريل امین د مطاع دی، دا فرشتي باقی فرشتي د خبره منی. ثم امین او په دقه ځای کې دا امانتدار دی. وما صاحبكم بمجنون او نه دی دا صاحب ستاسو نبی علیه الصلاۃ والسلام لیونه. ولقد رآه او په تحقیق سره نبی علیه الصلاۃ والسلام لیدلی دی دغه رسول کریم دغه جبريل امین هغه لیدلی دی بالافق المبین په هغه کنارو واضح باندې. وما هو او نه دی دا نبی علیه الصلاۃ والسلام علی الغیب په غیب باندې بضنین په هغه باندې چې کم دی نو ګویا کې متهم هغه باندې په د باندې تر اوسه پورې لاس تهمت نه دی لګولې شوی چې د بخیل دی، صحیح خبره پټي او دروغ خبرې چې کم دی نو ګویا کې د غیب د ښکارا کوي. ظنین په اصل کې بخیل ته ویل کېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام شومتوب نه کوي چې غیب خبرې ستاسو نه پټي کی او دروغ پکې د ځان سره ملګری کی. وما هو بقول شیطان او نه دا قران کریم وینا د هغه شیطان رجیم مرجوم. فاین تذهبون چرته زی تاسو ان هو الا ذکر للعالمین نه د مگر دا نصیحت عالمین د پاره لمن شاء منکم ان یستقیم هغه چا د پاره جو خو خیش تاسو نه چې د برابر شي. وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة التطفیف سورة الانفطار دا په اعتبار د ترتیب د مصحف سره 82 نمبر دی، په اعتبار د ترتیب د نزول سره 82 دی.
دا واحد هغه صورت ته چې د دې نزول او د دې ترتیب د مصحف عثماني دا دواړه یو شان شوی دی. دې ته سورۃ الانفطار ویل کېږي ځکه د دې صورت په آغاز کې اذا السماء انفطرت الله ذکر کړی دی. نو فطر دا په معنا د چاودلو سره راځي. نو فرمایي اذا السماء انفطرت هر کله چې اسمان اوچوي، و اذا الكواكب انتثرت او هر کله چې دا ستوري انتثرت دا را وغورځېږي را خواره شي، دا تتر بتر شي ولاندې را وغورځېږي. و اذا البحار نثر په معنا د چا سره راځي؟ د خورېدلو سره. دا مقابل د نظم دی. ها مقابل د چا دی؟ د نظم دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو انتثرت چې هر کله دا خواره شي یعنی تتر بتر او لاندې را تاو شي. و اذا البحار فجرت او هر کله چې دا دریابونه فجرت دا چې کوم نه ګوي کې روان کړلې شي په تیزی سره، د دوی دا آرام آرام سره تلل نه دي، دا به بدل شي، نو دې کې به طغیان پیدا شي او دا به په تیزی سره چې کوم نه روانېدل شروع شي. و اذا القبور بعثرت او په هغه وخت چې دا قبرونه بعثرت دا چې کوم نه ګوي کې سکړلې شي، دا وران کړلې شي، دا میټاو کړلې شي، محو کړلې شي. نو د دینه به چې کوم دی نو ګویا کې دا انسانان به ترې نه راوځي. علمت نفس ما قدمت واخرت، نو پوه به شي نفس په هغه څه باندې چې وړاندې کړي دي او وروستو کړي دي. د قدمت او اخرت ترجمه تاسو کړې ده. قدمت من الاعمال الصالحه واخرت من الاعمال السيئه، یا قدمت بنفسها په خپل چې کوم کار کړی دی، اخرت بنا بر سبب چې وروستو خلقو ته کوم کار پرې خېده. یا ایها الانسان اے انسان ما غرک سشدو کړی دی تعالی را بربک پر خپل باندې الکریم چې هغه معزز دی. الذي هغه رب خلقک چې پیدا کړی ته فسواک برابر کړی فعدلک نو بیا عدل او برابری درکړی د تا ته ستا د جسم سیرت او صورت الله رب العالمین برابر کړی دي. نو فی ای صورت نو په کوم یو صورت کې ما شاء چې غوښتل دی الله رب العالمین رکبک پیدا کړی ته مرکب کړی ته الله چې کوم صورت خوښ وکنا نو په هغه خپل محبوب صورت کې ته چې کوم نه مرکب کړي. کلا هرگز داسې نه ده، بل تکذبون بالدین بلکې تاسو تکذیب کوئ په ورځ د قیامت. و ان علیکم لحافظین او په تاسو باندې حافظین فرشتي دي کرامن او دا معزز دي په الله باندې او کاتبین او دا لیکون کې دي اعمال او اقوال تاسو لرا يعلمون ما تفعلون دوی پیژني هر هغه څه چې تاسو یې کوئ. ان الابرار لفی نعیم بشک نیکان دا په نعمتونو کې وي. ان الفجار او بشک بدان لفی جحیم په دوزخ کې به وي. یصلونها دی بداخلي کې دی دوزخ ته یوم الدین پر ورځ د قیامت. وما هم عنها ونبوي دي د دک دوزخ نه بغائبین غائب کیدونکي. وما ادراک ما یوم الدین یو څه خبر کړي د تعالی رس شه دی ورځ د قیامت. ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس دا هغه ورځ د چې مالک بنوي یو نفس لنفس دبل نفس لپاره شي اند سیز. والامر یومئذ لله او اختیار په دغه ورځ باندې صرف د الله رب العالمین د پاره وي. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ التطفیف په اعتبار د نزول سره 83 نمبر، په اعتبار د نزول سره 86 نمبر او په اعتبار د مصحف سره دا چې کم دینو 83 نمبر. دا سورۃ نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو پیر مدینه طیبه ته راغی، ویل دل چې خلق په ناپ تول کې چې کم دینو ګوي کې کمی کوي. الله رب العالمین دا آیاتونه نازل کړل. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هغه د دې چې کم دینو ګوي کې شان نزول داسې بیان کړی دی. بعضی سيزونه داسې دي حدیث مبارک کې راځي چې دا غي سله الله دنیا کې ورکی آخرت ته نه پریږدي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي کوم سړی چې وعده خلافی کوي خدا مسلمان دی کو کافر دی، دنیا کې په دې باندې دشمن غالب کیږي. د دې بدر الله دنیا کې ورکی ښا د آخرت ته الله نه پریږدي. څوک چې د الله رب العالمین د قانون په ځای باندې بل قانون باندې عمل کوي د باندې به الله لوګ غالب کوي. د پاکستان باندې معاشي مشکلات یا په عالم اسلام باندې معاشي مشکلات ولیدي دوی د الله قوانین رد کړی دي. دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي. نمبر 3 کوم قوم چې زنا کوي دوی باندې به د کینسر مرض راځي، ایډز مرض به راځي، طاعون. تاسو په شله په خبره باندې نن سبا دا میډیکل ریسرچ هم نه ښه. او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي څوک چې په ناپ تول کې کمی کوي نو دوی باندې به الله رب العالمین عذاب مسلط کوي د ظالم بادشاہ په شکل کې. دا زمونږ د استاد خلک هم داسې دي، د دې وجنه په الله رب العالمین ظالمان بادشاہان مسلط کړي دي. څوک چې زکات نه ورکوي کم قوم الله رب العالمین په هغه باندې بارانونه رکاوي.
نو ناب تول کې کمه امام مالک رحمت الله علیه فرمایي صرف دې ته نه ویل کېږي چې ستانه څوک اغستل خرڅول کوي او ته په هغه کې چې کم دی نو ګویا کې هغه سره زیاتې کوي، نه، دا د حقوق او د ذمہ دارو ترمنځ اعتدال ته ویل کېږي. دا اولی کوي د ځان سره، دا یو جامعه ضابطه ده، دا ضابطه حیات ده. د هر انسان یو حق وي او دویم یې ذمہ داری وي. نو دی چې په خپل فرایضو کې او په خپل ذمہ دارو کې کمواله کوي دې ته تطفیف ویل کېږي. لکه مثلا د سکول نوکر دی او سکول ته لیټ ځي، دا تطفیف دی. د چا چې کم دی نو اجیری خاص دی او هغه له پوره ټیم نه ورکوي، دا تطفیف دی. تاسو په خبره ورسېدلې. د ښځې حق دی په نفقه او سکنا هغې کې کمی کوي، دا تطفیف دی. د بچو دینی تربیت او جسمانی تربیت پالنه دا د پلار ذمہواری ده او د مور، په دې کې کمی کوي، دا تطفیف دی. ښځه چې کم دی نو ګویا کې د خاوند حق نه ادا کوي، دا تطفیف دی. خاوند د ښځې حق نه ادا کوي، دا تطفیف دی. په حقوق کې کمی ته چې کم دی نو څه ویل کېږي؟ دې ته تطفیف ویل کېږي. بس دا یو خلاصه تاسو ولیکئ. ښه، په حقوقو کې کمی ته څه ویل کېږي؟ تطفیف ورته ویل کېږي. ښه، نو ویل للمطففین، هلاکت دی دپاره د تطفیف کوونکو، د کمی کوونکو په حقوقو کې. الذین اذا اکتالوا علی الناس، هر کله چې دوی ناپ کوي په خلقو باندې، من الناس، د نور خلقونه په ناپ باندې یو څیز اخلي، نو یستوفون، پوره یې غواړي. طلب د پوروالي کوي، استیفاء، استفعال، ماده د طلب، دا به پکې تاسو راوباسئ. نو پوره یې غواړي، معنا دا خپل حق چې کم دی نو پوره غواړي، خو ذمہ داری پوره نه ادا کوي. تاسو پوه شولې په خبره باندې. نن سبا دې ته اصطلاح ورکولی کېږي د حقوق او د ذمہ دارو، رایټس اینډ ریسپانسبلیټیز، حقوق او ذمہ داری. نو حق چې کم دی نو هر سړی خپل پوره غواړي، خو ذمہ داری خپله پوره نه ادا کوي. تاسو پوه شولې په خبره باندې. نو زمونږ دا سرکاري ملازمین او زمونږ رونه دي، اوس حقونه خو خپل غواړي، خو آیا دې ته پام کړی دی چې خپل ذمہ داری او ډیوټي هم ادا کوي؟ الله فرمایي کو داسې نه کوي نو دا هم په مطففینو کې راځي. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، د خلقونه خو خپل حق غواړي، و اذا کالوهم، او چې هر کله دوی ناپ کوي د نورو خلقو ته د خپل ذمہ داری خبرې راشي، او وزنوهم، یا وزن کوي هغوی ته، نو یخسرون، نو خپل ذمہ داری نه پوره کوي، خپل ډیوټي نه پوره کوي، حق غواړي او ذمه نه خلاصوي. نو فرمایي الا یظن، ګوره اسلام چې دی که نه، دا جوامع الکلم انسان ته ښایي. بس دا یو جامعه ضابطه ده. ستا حقوق او ذمہ دارو کې به اعتدال کې، څنګه چې د بل نه خپل حق غواړي دغه رنګې به بل ته خپل حق ورکې. نو پلاران خو د زامنو نه تمه کوي، وی زوی مې خدمت اونکو، خو حضرت علی رضی الله عنه د یو پلار نه تپوس وکړو، وی دا ګیله خو ترې نه کوي چې د زوی رباندې گزار کړی دی، تربیت دې ورله کړی دی. وی نه صاحب ما تربیت مربیت نه دی کړی، بس خوشواله که نه، حق غواړي او ذمہ داري دې نه ده ادا کړې. نو داسې خو نه کېږي. څومره چې حق غواړي دومره به ذمہ داري ادا کوي. الا یظن، آیا دې ګمان نه کوي، اولئک، آیا ګمان نه کوي اولئک دغه خلق انهم مبعوثون، چې دوی به راپورته کولی شي. د ټولو نه لویه قاعده کلیه الله رب العالمین د عدل لپاره وښودله، احتساب الهي. دا ولیکئ د ځان سره، څه شی؟ احتساب الهي دی. بس د الله رب العالمین حساب و محاسبې نه چې کله ته ویرېدلې، نو اوس کو تا ټرافیک والے اینې کو دی نه اینی، کو فوډ والے دی اینې کو دی نه اینی، کو خلق دی اینې کو دی نه اینی، کو حکومت او پولیس دی اینې کو دی نه اینی. خو بس الا یظن اولئک انهم مبعوثون. الله فرمایي ځان باندې چې کوم دی نو ګویا چې ما محتسب اعلی وګڼه، ته به بدۍ ته نږدې کېږي او نه ټیک ټاک به روان وي. الا یظن، آیا دې ګمان نه کوي اولئک دغه خلق انهم مبعوثون، چې دوی به راپورته کولی شي لیوم عظیم، دپاره د هغې لویې ورځې. په دې اسلام کې او په دې د نورو دنیا په دې عدل قوانینو کې فرق دا دی. دا ولیکئ د ځان سره ښه، چې د دنیا د عدل نور قوانین هغه صرف په هغه وخت کې تا چې کوم دی نو ګویا چې احتساب ته جوابدeh کوي، چې کوم وخت کې د هغه کیمره لګېدلې ده، د هغه سترګې دي ایني، د هغه پولیس ولاړ دی، د هغه په نظر راځي. الله رب العالمین هغه وایي کو تا ته څوک په نظر راځي او کو نه راځي، کو د چا کیمره لګېدلې ده او کو نه ده، کو نایک دي ایني او کو دي نه ایني، کو رجسټر کې حاضري لګي او کو نه لګي.
محتسب اعلی ما وګڼه. نو د اسلام په عدل کې او د نوري دنیا په عدل کې دا فرق دی ښه. ظاهرا و باطنا انسان چې کوم دی نو الله رب العالمین احتساب باندې آماده کوي. دا عقیده ده بعث بعد الموت ډېره لویه عقیده ده. کاش چې دا کافران د دې عقیدې په فلسفه باندې پوه شول. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو فرمایي ښه لیوم عظیم هغه ورځ لویه ده. یوم یقوم الناس لرب العالمین په هغه ورځ باندې چې به خلق ودرېږي رب العالمین ته. نو د دنیا د جج نه یریږي چې بیا ورمنډه چکټ کړي او مخامخ به ورته ودرېږم او خلک به مې ایني. نو چې په کومه ورځ د الله مخې ته ودرېږي او دا ټوله دنیا دې ایني او لویه پرچه در باندې کټ کړي او دا جج خو به داسې سفارش قبول کړي څوم نه چلېږي. فرمایي ښه شاباس. فرمایي یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا هرگز داسې نه ده ان کتاب الفجار لفی سجین بېشکه عملنامه د فجارو لفی سجین دا به خامخا په کوم ځای کې وي؟ دا به په سجین کې وي. سجین دا چې کوم دی نو ګویا کې د اومې ځمکې د لاندې یو ځای الله جوړ کړی دی چې د کفارو ارواح پکې ساتي او بعضې روایاتو کې راغلي دي چې دوزخ هم په دغه ځای کې دی. دا د سجن نه دی. سجین د چا نه دی؟ سجن نه. سجن قید ته ویل کېږي په یو تنګ و تاریک ځای کې څوک رابندول. او دا دوزخ به هم دغه شانتې تنګ و تاریک ځای وي. تاسو بله ورځ ویلي دي که نه چې په یو داسې واده کې چې تنګ به یو لاس خپې به چې کوم یو بل سره سټ ته تړلې شوي وي. نو بهرحال فرمایي وما ادراکه او څه شي خبر کړی دی تا لره ما سجین. سجین څه دی؟ نو کتاب مرقوم یو عمل نامه مرقوم لیکلي شوي دا به په دې کې راځي. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا هرگز داسې نه رانا على قلوبهم بلکې زنګ لګېدلی دی په زړونو د دوی باندې. رانا رین چاته ویل کېږي؟ رین چې کوم دی نو ګویا کې دا زنګ لګېدلو ته ویل کېږي. نو حدیث مبارک کې راځي انسان چې کله ګناه وکړي نو د ده په دې زړه باندې تور ټاکې ولګي. نو چې ورپسې استغفر الله ووایي نو هغه بیا چې کوم دی نو ثقاله شي لکل شیء ثقالة وثقالة القلوب ذکر الله. او چې کله ورپسې ذکر ونه کړي استغفار ونه وي نو بل تور ټاکې ولګي نو بالآخر د ده دا زړه په توره پرده کې راپړ شي نو بیا حق نه قبلېږي. فرمایي بل رانا علی قلوبهم زنګ راغلی دی په زړونو د دوی باندې. زنګ راوستی دی په زړونو د دوی باندې. ما کانو یکسبون هغه اعمالو چې دوی کولو. دا ما کانو یکسبون یعنی اعمالهم السیئه دا په ځای د فاعل کې راشي د رانه لپاره. کلا هرگز داسې نه ده انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون انهم لمحجوبون عن ربهم يومئذ. نو خامخا دوی به په پرده کې کړي شوي وي په دغه ورځ باندې د رب خپل نه یعنې د الله دیدار به نشي کولی د دغه دومره لوی نعمت نه به محرومه وي. ثم انهم لصالو الجحیم او بیا به دوی داخلېدونکي وي دوزخ ته. ثم یقال او بیا به وویل شي هذا الذي كنتم به تكذبون کلا ان کتاب الابرار لفي عليين عملنامه د نیکانو دا به په علیین کې وي. اعلی علیین. علیین دا د علو نه دی. تاسو پوه شئ په خبره باندې. او یا چې کوم دی نو ګویا کې دا نوم دی د یو مقام. وما ادراک ما علیون څه شي خبر کړی دی تاسو تعالی را څه دی علیین؟ کتاب مرقوم یو عملنامه لیکلې شوې دا به په دغه علیین کې د صالح لپاره د مؤمن لپاره وي. یشهده المقربون حاضرېږي به دې ته المقربون هغه نږدې کړي شوي د فرشتو نه. هره فرشته به ورته نشي تللی ښه صرف دقه چې کوم دی نو مقربین فرشتې به ورته ځي. نو فرمایي یا مؤمنان چې کوم دی نو په مؤمنینو کې چې کوم مقربین دي صرف هغه ارواح دا به ورته الله رسوي. ان الابرار لفي نعیم بېشکه نیکان دا به وي په هغه نعمتونو کې على الارائک ينظرون او په تختونو باندې به دوی ګوري. تعرف فی وجوههم نو ته به پېژنې په مخونو د دوی کې نظرة النعیم تازګي د نعمتونو یسقون څکولی به شي په دوی باندې من رحیق مختوم د هغې خالصو شرابونه. رحیق خالصة من الدنس رحق دا چې کوم دی نو ګویا کې خالصوالي ته ویل کېږي. من رحیق د هغې خالصونه مختوم مهر وهلي شوي دا به سلبن وي ښه مخکې نه به چا کولاو کړي نه وي ښه ډسپوزیبل به وي. موږ به تاسو ته څه وایو؟ ډسپوزیبل دا به کولاو کړي شوي نه وي ښه پاسه به پرې سل لګولې شوي مهر. نو خطابه مسکن الله رب العالمین فرمایي د دې چې کوم دی نو ګویا کې دا مهر دا به مشک وي. دا چې ترېنه لرې کړي که نه نو د دې شرابو نه به د مشکو بوی چې کوم دی نو دا به شروع شي. او د دنیا شراب عادتا چې کوم دي خلق چې څنګه وایي نو دا بدبویه وي ښه او د آخرت شراب هغه به د مشکو چې کوم دی نو ګویا کې یا ختامه مسکو
آخر د سکاک د دغه شرابو دا شراب چې کله اوس کې نو اخیری ګوټ نه اوکې نو د دې نه چې کم نه گویا کې د اخیری ګوټ نه وای د مشکو چې کم نه گویا راځي ختام هو مس وفي ذلك او په دغه مذکور کې دا جنتونه او دا مزي فليتنافس المتنافسون نو خامخا رغبت حاصل کې بلې کې رغبت لرونکي چې څوک د دې رغبت لري په دنیا کې د رغبت ښکار کی ومزاجه من تسنيم او ملاوت د دې شرابو من تسنيم دا د تسنيم نه دی عینا تسنیم څه شی دی عینا دا هغه چینه ده یشرب بها المقربون چې سکل بقي د دینا المقربون مقربين دا د جنت یو چینه ده ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون بشکا هغه خلک چې جرم یې کړو دا کافران او بدی په مؤمنانو پورې خندیدون کې و اذا مروا بهم هر کله چې بدی ردل په مؤمنانو پسې یتغامزون یو بل د سترګې والی غمس چاته ویل کی دا سترګې چې کوم نه وایي کی دا پټول ته ویل کیږي ها تاسو پوښتنه په خبره باندې نو د سترګې سره پټې کی چې د سترګې وایي دې کافرانو هم دا شیطانت کوه یو بل د سترګې واله یاران خو بیا ناشتي صحابه کرام دا به استهزاء کو دي پوری ریخه نو الله فرمایي واذا قالوا الى اهلهم هر کله چې دی واپس شي هغه ګورونو خپل دا کافران ټوکه کوونکی نو ان قالوا فقيهين نو دی واپس شي په داسې حال کې فقيهين چې دی مزي اخستونکي وي څه مطلب کور ته ورسیږي او دا ټوکې مسخري لا شروع په کور کې هم په دې صحابه په ټوکې کوي واذا او هر کله چې دی ویني دوی لرا نو دا کافران چې کله دا مؤمنان ویني نو قالوا وای ان هؤلاء بشک دا مؤمنان لظالمون دا بلاری شویلی وما ارسلوا عليهم حافظين الله فرمای دا کافران نه دی را لګل شي په دې مؤمنانو باندې حافظين څوکیداری کوونکی دا سبي په دې پورې اختی دي فاليوم الذين امنوا فسنن رزين دا مؤمنان من الكفار يضحكون لبه کفار پورې خندنه کوي قیامت پر ورځ باندې علی الارائک په تختونو باندې بناستو ينظرون او دی بلا کافرات کې الله وکړه کله ښکار کوي ښا نو دی بوای هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون آیا بدل ورکړل شو کافرانو ته هغه څه چې دوی کولو یعنی دوی چې په کوم پورې کوم خندنه کو دا غي بدل ورل الله رب العالمین ورکړه او کووري نه کړل بسم الله الرحمن الرحیم دا سوره انشقاق په اعتبار د ترتیب د مصحف سره دا سلوخ اتیایم او په اعتبار د ترتیب د نزول سره درې اتیایم نمبر سورته ما قبل سره ربط واضح دی ذکر د معاد انت او ذکر د معاد دلته بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت په هغه وخت چې دا اسمان انشقت او چودل شي نو واذنت لربها وحقت او دا اطاعت کی لربها واذنت لربها او دا اطاعت کی اذنا سمعت لربها دا الله خبر واوري تاسو پوښتنه په خبره باندې نو دا الله رب العالمین حکم واوري وحقت او ثابت کړل شي په ثابت دي سره نو دا چې کوم نه وایي او اذا الارض او په هغه وخت چې د ازمکه مدت دارا کاږي شي یعنی دا خبره کړل شي والقت ما فيها او راوګر زي د ازمکه ما هغه سو فيها چې پدې کې دي دنه چې پکې سدي خزاني دي مړي دي ارسبه راوګر زي وتخلت او دا خالي شي دغه شان دي دنه په صفات نشي واذنت لربها وحقت او دا فرمان بردار شي د رب خپل لپاره او وحقت او ثابت پکړل شي په ثابت دي د باندې یا ايها الانسان اي انسان انك كادح انك جاهد ته چې کوم نه ګوي چې خواري کخي کده چاته ویل کی دا خواري د مهنت مشقت ته ویل کی ستا په طبع او په مزاج کې الله خواري او مشقت لیکلې ده الى ربك او رب خپل کدحن په مشقت کول سره فملاقيه نو بس ملایدون کې الى الله سره نو الله تبا په مشقت سره رسیږي عمل وکي ها فاما من اوتي كتابه بيمينه بس هغه کس چې ورکړل شو هغه عملنا مخبل په خلاص باندې فسوف يحاسب حسابا يسيرا زرد چې د سر په حساب وکړل شي آسان حساب وينقلب الى اهله مسرورا واپس شي هغه اهل خپلتا کور خپلتا مسرورا خوشاله خپل اهل ته د قیامت پر ورځ باندې راشي خوشالي وکړي ها واما من اوتي كتابه وراء ظهره او هغه څوک چې ورکړل شو ورته عملنا مخبل شاته د شاخ پلینا نو د شاده طرف نه بچ کم نه لګوي کې د تور کړل شي نو فسوف يلعو ثبورا نو زرد چې دی برابرۍ هلاکت لره دی وي کاش زما هلاکت ويسلا سريرا داخلي به ورته انه كان في اهله مسرورا او بشک و دې په دنیا کې په اهل خپل کې خوشاله انه ظن بشک د ګمان کړو ان يحورا
ان لن يرجع چې دې بچرته چې کوم نه واپس کیږي نه بلا ولنا يرجع بلا قد رجع ان ربه كان به بصيرا بشکر رب د او په د باندې لیدونکي فلا اقسم نو زکه سم خرم فلا نو نه داسې نه ده اقسم زکه سم خرم بالشفق په شفق باندې شفق ویل کیږي هغه سوروالی ته چې په کنارو د اسمان کې پیدا شي وروسته د غروب د شمس نه نو واللیل یو زما د قسمی په هغه شپه باندې و ما وسقا او په هغه څه باندې چې دای چې کوم نه ګوي وسقا جمع دا چې کوم نه ګوي دا هر څه راجمع کی نو ما ته وګورئ دا کوم سالمی چې د کورونو نه خواره شوي وي نو شپه را غونډ کی خپل پڼغالو ته راشي انسانان څوک چې کوم نه ګوي په کارخانه کې څوک په پټي کې او ټول پټول خپل کورونو ته چې کوم نه را غونډ کی واللیل زما د قسمی په هغه شپه باندې و ما وسقا او په هغه څه باندې چې دای راجمع کوي والقمر یو زما د قسمی په سپوږمۍ باندې اذا اتسقا چهر کلا اذا اتسقا چهر کلا اذا اجتمع نوره چهر کلا دا خپل رڼا سکی کامل کیږي د سوار لسم سپوږمۍ لترکبن طبقا عن طبق خامخا تاسو بس ورېږئ د یو حال نه د بل حال ته معنا دا تاسو به چې کوم دی نه ګویئ کې بدلېږئ به خامخا د یو حال نه بل حال ته یعنی په یو حال باندې غاویره کېږئ ما کو ماشومان یې تاسو به ځوانان شئ کو ځوانان یې تاسو به بوډاګان شئ کو بوډاګان یې تاسو به مړه شئ کو مړه شوي یې تاسو به خاورې شئ کو خاورې شوي یې تاسو به راپاسئ کو راپاسېدلي یې تاسو به الله ته مخامخ شئ کو الله ته مخامخ شوي یې تاسو به جنت او دوزخ ته تلونکي شئ نو لترکبن طبقا عن طبق حالا عن حال حالا بعد حال فما لهم لا يؤمنون سشوي دي لرا دي ایمان دراوړي واذا قرئ القران واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون غير کله چې اول وستري شي په دې باندې قران دي سجده نه کوي بلکې بل الذين كفروا يكذبون بلکې هغه خلک چې کفر کوي تکذیب کوي والله اعلم بما يعون الله ډېر عالم دی په هغه سبانه چې تاسو یادوي يعون چې دوی چې کوم نه ګوي کې یادې معنا دا چې دوی چې کوم نه ګوي کې په خپل صحیفو کې چې کوم نه محفوظ کړي الله باغی باندې ډیر عالم دی وحی چاته ویل کیږي حفظ ته ویل کیږي رب مبلغ اوعى رب مبلغ اوعى من سامع فرمای فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون غير مقطوع بسم الله الرحمن الرحيم سوره البروج دا په اعتبار د ترتیب د نزول سره 27 نمبر دی په اعتبار د مصحف سره 85 نمبر سورت دی نبی علیه الصلاۃ والسلام نه په یو حدیث کې حدیث طویل دی دا چې کوم دی نو وایي کې د دې سورت شان نزول دا بیان شوی دی چې تیر وخت یو کافر وو او هغه چې کوم دی نو وایي کې هغه سره یو کاهن و د غیب خبرونه به ورته راوړل ورته وی ویزه بوډا شوی نو مړ کېږم یو الک را لراوله چې د خپل علم ورته وښیمه نو یو الک انتخاب وشو عبد الله ابن تامر د هغه نوم وو هغه به چې د سحر زده کولو دپاره کهانت زده کولو دپاره راتلو نو په لاره کې یو عالم ناست او هغه د عیسی علیه السلام امتی و عابد و نو دی به کله کله هغه ته کېناستلو نو هغې ورله خوند ورکړلو نو بیا مستقل هغه علم د دین دا یې زده کړلو په زړه کې چې کوم دی نو په یو وخت کې امتحان راغی زمری راوتی دی په لاره کې ولاړ دی کاڼې راواغېستل وی خدایه کو د دې راهب دا دین حق وي زما دا کاڼې په دې زمري ولګوه دی پې مړ کا او کو حق نه وي نو دا پې مه لګوه دی چې څنګه کاڼې وویشتلو نو هغه پې ولګېدلو هغه مړ شو نو دا ماشوم چې کوم دی نو دی پخپله هم مؤمن شو او دا منظر چې چا ولیدلو هغوی ټولو څه وکړلو هغوی ایمان راوړلو نو بیا دې نه وروسته چې کوم دی نو ګویا کې یو کس هغه نابینا شو دله راغی زما د سترګو دا نظر ما ته راواپس کړ دی دا خو زه نشم کولی الله یې کوي دعا به درته وکړم خو شرط به دی چې د ایمان راوړه د ایمان راوړو او دې هلک ورله دعا وغوښتله الله ورته بینایي راواپس کړله بادشاه ته خبر ورته ورسېدلو درې واړه را وغوښتل دا راهب هم را وغوښتلو دا هلک هم را وغوښتلو او دقه نابینا یې هم را وغوښتلو دا نابینا یې هم قتل کړلو راهب یې هم قتل کړلو او د دې هلک دپاره یې سزا تجویز کړله داسې دې نه وژنمه په دردمن چې کوم دی نو مرګ باندې دې وژنم ملګري ورسره کړل لاړ شي او د کمره یې را وغړوئ کمر سر ته چې وختل الله زلزله راوستله دا خلک را وغښتل دی روغ رمټ واپس راغی بادشاه خبر شو بیا یې را وغوښتلو کسان یې ورسره ملګري کړل دریاب ته یې بوځي او د کښتۍ نه ښکته ورتاو کوي چې دریاب کې ډوب شي کښتۍ چې کله لاړه کښتۍ ډوبه شوله او دی الله رب العالمین صحیح سالم
بیا ساحل سمندر ته راوباسلو ښار ته چې راغی بادشاه خبر شو دی ورته وی بادشاه هسې زما د وجې نه نور خلک ته په تکلیف کوه مه وژنه چې کله غشې په لینده کې کېدې او ما وژنې نو داسې ووایي چې بسم رب هذا الغلام د دې هلک چې کوم دی نو ګویا کې د رب په نوم باندې تا چې کوم دی نو ګویا کې ګزار در باندې کومه زما رب په ما زورور دی ما له مرګ صرف زما رب راکولی شي زما د مرګ اختیار دا ستا سره نشته دی نو بادشاه چې کله داسې وکړل خلک خبر شو نو خلک ټول په ټوله خبر شو چې یاره د د دین حق دی د د رب حق دی نو خلکو ټولو چې کوم دی نو ګویا کې ایمان راوړلو دې بادشاه دغه مؤمنانو ته د تکلیف ورکولو لپاره خندقونه وکنستل او اورې پکې بل کو او بیا به خلک راوستل یو یو خاندان او قبیله هغه به ورته وله یو زنانه راغله په غېږه کې ماشوم دی هغه چې ورته کله ورته وایي نو دا زنانه لږه غوندې خپلېولې شوله نو دا ماشوم بچی ورته وایي چې مورې یریږه ما انک علی الحق ته په حق باندې دا په ظاهره تا ته اور ښکارېږي خو په دې کې الله رب العالمین تا دپاره جنت کې ښودلی دی دا د اور سرې لمبې دا ستا دپاره د جنت شنه چمنونه او شنه باغونه دي د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي چې دجال کله راشي نو د هغه نعمتونه به نه قبلوي ځکه ففي ناره جنة وفي جنته نار ځکه د ده په دې جنت کې ستاسو دپاره اور دی او د ده په دې مخالفت کې او دشمنۍ کې ستاسو دپاره څه دی په دې کې ستاسو دپاره جنت دی تاسو پوه شولئ نو الله دغه منظر ذکر کوي فرمایي والسماء زما د قسمي په اسمان باندې ذات البروج چې هغه برجونو والا دی 12 برجونه تاسو ولیدي والیوم الموعود او زما د قسمي په هغې ورځ باندې الموعود چې د هغې وعده کړې شوې ده مراد ترېنه قیامت دی وشاهد زما د قسمي په شاهد باندې مراد ترېنه چې کوم دی نو ګویا ورځ د جمعې ده یا نبی علیه الصلاة والسلام دی ومشهود او زما د قسمي په مشهود باندې مراد ترېنه ورځ د عرفې ده یا ترېنه مراد مسلمانان دي وشاهد ومشهود تاسو پوه شولئ په خبره باندې مسلمانانو باندې به نبی علیه الصلاة والسلام څه کوي ګواهي به ورکوي ښه یا قرآن الفجر ترېنه مراد دی ان قرآن الفجر کان مشهودا تفسیر القرآن بالقرآن نو دا درې واړه ترېنه هم مراد کېدلی شي قتل اصحاب الاخدود قتل کړلی شو هغه خاوندان د خندقونو د کندو کندو والا مؤمنان چې کوم دی نو ډېر په ظلم سره قتل کړلی شو النار ذات الوقود هغه اور چې هغه خاوند د لمبو دی وقود هغې خشاک ته ویل کېږي کوم خشاک باندې چې د پاسه اور بلیږي اذ هم علیها قعود په هغه وخت کې چې دا کافران په دې مؤمنانو باندې د پاسه ناست ګیر چاپېرې کرسۍ ورته ورچولې وي او یو بل ته چې کوم دی نو سیټیانې وهلې او خوشحالېدل او لاسونه یې پړقول چې دا مسلمانان کله سوځېدل وهم على ما يفعلونه دا کافران ظالمان على ما يفعلون په هغه څه باندې چې دوی کولو بالمؤمنین په مؤمنانو باندې شهود حضور ګواهان دي ورته ناست وو د دوی د وړاندې دا هر څه کېدل وما نقموا منهم او دي بدل نه اخیستلو دې کافرانو منهم د دې مؤمنانو نه الا ان مگر د دې خبرې منو چې دي ایمان راوړی دی بالله العزیز الحکیم باغې الله باندې چې غالب او محمود دی الذي له ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات الله یو جامع قاعده بیانې په دې ځای کې هر هغه کسان چې هغوی په امتحان کې ورواچي مؤمنین او مؤمناتو لره ثم لم یتوبوا او بیا توبه ونه باسي فلهم عذاب جهنم د دې ظالمانو لپاره عذاب د دوزخ دی ولهم عذاب الحریق او دې لپاره هغه عذاب سوځونکی دی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد بشک پکړ د رب ستاره ډېر سخت انه هو يبدئ ويعيد دغه الله رب العالمین اول پیدا کی او دوباره پیدا کی او هو الغفور الودود بخشش کوونکی دی او مینه کوونکی دی محبت کوونکی دی خاوند د عرش دی المجید عزت والا دی فعال کوونکی دی لمن هغه څه لپاره ویلي چې وایي غواړي هل اتاک حدیث الجنود دی آیا راغلی دی تا خبر د لښکرو فرعون د فرعون و ثمود او د ثمودیانو بل الذين كفروا في تكذيب الملك هذا خلق چې کافران دي په تکذیب کې والله من ورائهم محيط الله رب العالمین شاته د دین احاطه کوونکی دی یعنی په عذاب خپل سره بل هو قرآن مجید بلکې دا دی قرآن دا عزت والا دی فی لوح محفوظ په لوح محفوظ کې دی بسم الله الرحمن الرحیم سورة الطارقه په اعتبار د ترتیب د مصحف سره چیاسي او په اعتبار د ترتیب د نزول سره شپږ دېرشم ما قبل سره ربط هغه ذکر د معاد دی بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ما قسم په اسمان باندې والطارق
او په هغه ستوري باندې د شپې چې کوم نه ګوي کې راختون کې طروق ویل کېږي د شپې چې کوم نه ګوي کې راختلو ته نو هغه ستوري چې د شپې راخیږي یا هر هغه څه چې هغه د شپې نمودار کېږي و ما ادراکا او څه شي خبر کړی دی تعالی رحمت طارق او څه شي دی طارق النجم الثاقب نو دا هغه ستوري دی الثاقب چې پړقېدونکی دی ان كل نفس جواب قسم دی ان كل نفس لما عليها حافظ نه دی هر یو نفس مگر دی په هغې باندې حافظون یو چوکیدار د فرشتو نه په الله یو نگران یو رقیب چې کوم دی نو ګویا کې دا مقرر کړی دی ښه الا لديه رقیب عتید تاسو پوه شولې په خبره باندې نو دا ان په معنا د ما نافیه سره واخلو او لما په معنا د الا استثنائي سره واخلو نو تقدیر د عبارت بداسي شي چې ما كل نفس الا عليها حافظ نشته یو نفس مگر په هغې باندې یو نگران دی فلينظر الانسان نو او دی ګوري انسان مما خلقا د کوم څیز نه دی پیدا کړی شوی دی خلقا مما اندافق دی پیدا کړی شوی دی د هغې اوبو نه چې هغه ټوپ وهونکي دي د راوتلو په وخت کې نارینه او زنانه یخرج من بین الصلب والترائب چې دا راوځي منځ د هغې ملا نه د شا نه د نارینه والترائب او د سینو د زنانه نه د دې د منځ نه راوځي انه على رجعه لقادر بشک د الله رب العالمین په واپسې د دغه انسان باندې یعنی قیامت ته لقادر قادر دی یوم تبل السرائر په هغه ورځ باندې تبل السرائر چې واپس میلی شي السرائر هغه پټ څیزونه نو په زړه کې دننه پټ ایمان دا به الله رب العالمین چې کوم دی نو ګویا کې دا به ښکاره کړي په زړه کې پټ نیتونه او پټ بغضونه او پټ حسدونه او پټې کینې او پټې دشمنۍ دا به الله رب العالمین د ازمیښت لپاره ښکاره کړي نو فما له من قوة نو نه به وي د دې انسان لپاره څوک چې منکر دی د بعث نه من قوة سزورو ولا ناصر او نه څوک مددګار والسماء زما د قسمي په هغه اسمان باندې ذات الرجع چې هغه خاوند باران دی ځکه دا باران دی ځي او راځي ځي او راځي دا چېرته ودرېږي نه دا ذات الرجع دی تاسو پوه شولې په خبره باندې دا ځي او راځي ښه نو فرمایي والارض او زما د قسمي په هغه ځمکه باندې ذات الصدع چې دا چاودلو واله ده د چاودلو خاونده ده نو چې ته یې سیري نو سیرلی شي چې ته یې کني نو کنستلی شي نو چې ته یې اړی نو اړولی شي انه لقول فصل بشک دا قرآن کریم دا داسې وینا ده فصل فاصل بین الحق والباطل وما هو بالهزل او دا ټوک نه دي انهم یکیدون کیدا بشک دوی تدبیر جوړي په تدبیر جوړولو سره واکید کیدا او زه تدبیر جوړوم په تدبیر جوړولو سره دی کفر غالب کوي الله او اسلام غالب کوما فمهل الكافرین مهلت ورک کافرانو ته امهلهم رویدا مهلت ورک دوی ته رویدا لغو لساعت بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلى دا سوره اعلى په اعتبار د ترتیب د مصحف سره 87 نمبر او په اعتبار د ترتیب د نزول سره 88 نمبر صورت دی او د دې د ماقبل سره ربط هغه چې کوم دی نو ګویا کې واضح دی ذکر د قیامت په دواړو کې ذکر شوی دی فرمایي سبح اسم ربک الاعلى تسبیح وایا د نوم د رب خپل الاعلى کوم چې ډېر اوچت دی دا آیت چې کله نازل شو نبی علیه السلام فرمایي اجعلوها فی سجودکم دا سبحان ربی الاعلى دا په خپلو سجدو کې وایي ښه ځکه د الله د طرف نه حکم دی الذي هغه اعلی ذات خلق چې پیدا کړی دی انسان په سوا برابر کړی دی والذي هغه ذات قدر چې په اندازه کړی دی فهدا لارې ورته ښودلې ده والذي هغه ذات اخرج المرعى چې راوباسلې ده چراګاه مرعا د سر ځای نو څاروي پکې سریږي فجعله غثاء احوا نو ګرځولې دی لکه لره غثاء وچه احوا تکتورا نو الله به کله کله خزان راولي نو دا چراګاونه وچ شي او تکتور شي سنقرئک زرد چې مونږ بلولو تا دا قرآن کریم فلا تنسا ته نه هېره الا ما شاء الله مگر هغه مقدار چې وغواړي الله رب العالمین د نسخ په صورت کې انه يعلم الجهر دقه الله رب العالمین پوهېږي په هغې ښکاره باندې او ما په هغه څه باندې یخفا چې پټوي دی ونیسرک لليسرا موږ به اسانه کړو تا ته لليسرا دقه چې کوم دی نو شریعت ته کوم چې یسرا دی للشریعة اليسرا هغه شریعت کوم چې آسان الله آسان را لېږلی دی نو حدیث مبارک کې راځي څوک چې الله رب العالمین د مور نه سعید پیدا کی نو الله ورته اسلام آسان کی او د اسلام حکمونه ورته آسان کی نو ونیسرک لليسرا فذکر نو نصیحت ورکا ان نفعت الذکرى نو کو چرته فائدہ ورکی نصیحت ورکول سیذکر من یخشا سيتذكر من يخشى قریب ده چې نصیحت به واخلي هغه کس چې هغه یریږي د الله نه ویتجنبها الاشقى او په ډډه به شي د دې نصیحت نه الاشقى بدبخته الذي يصلى النار الكبرى هغه چې هغه به داخليږي هغه اور لوی ته ثم لا يموت فيها ولا يحيا او بیا به نه مړ کېږي دی په دې اور کې او نه به ژوندی کېږي قد افلح من تزکا
نو نه به ژوندی کېږي. معنا دا نه چې دی به دغلته مړ وي، یعنې په ده باندې به داسې مرګ نه راځي چې د هغې نه وروسته به په ده باندې ژوندون راشي. قد افلح من تزکا، په تحقیق سره کامیاب شوی دی هغه کس چې هغه پاکي یې حاصله کړله. وذکر اسم ربه، او یاد یې کړلو نوم د رب خپل، فصلى لمونځ یې وکړو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکې تاسو غوره کوئ ژوند د دنیا، والآخرة خیر، او آخرت بهتر دی، وابقا باقي پاتې کېدونکی دی. ان هذا لفي الصحف الاولى، بشکه دا مذکور دی دا قرآن کریم د دې ذکر تذکره په صحف اوله کې راغلی ده. د قرآن ذکر صحف ابراهیم او موسی، چې هغه صحیفې د ابراهیم او د موسی علیهم الصلوات والتسلیمات وي. سورة الغاشیه په اعتبار د ترتیب د مصحف سره 88، په اعتبار د ترتیب د نزول سره 68 نمبر سورت دی. ما قبل کې هم احکام د تبلیغ او په دې کې هم احکام د تبلیغ د ربط او مناسبت واضح دی. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاک آیا راغلی تا حدیث الغاشیه، هغه خبر ده پټون کی هغه قیامت چې هغه به پټوي چې کوم دی نه ګویا کې مخلوقو په خپل احوالو کې او په خپل چې کوم دی نه ګویا کې غمونو کې دی به بالکل را پټ کی د بل نه به خبره کې ښه لکه چې په ده باندې صادر راخور وي. وجوه مخونه به یومئذ په دغه ورځ باندې خاشعة ذلیله وي، عاملة او کوونکي به وي، محنت کوونکي به وي، او ناصبة ستړي به وي. تسلا داخلي به نارا هغې اور ته حامیة چې ګرم به وي. تسقا او سکولی به شي په دوی باندې په دې مخونو باندې، یعنې په خاوندانو د مخونو باندې. من عین د هغې چینې نه آنیة چې هغه به چې کوم دی نو ډېره زیاته ګرمه وي او خوټ کېدونکې به وي. لیس لهم طعام، نه به وي د دې دپاره خوراک الا من ضریع، مگر خاردار بوټي، ضریع ازغیدار بوټي، هغه به چې کوم دی نو ګویا کې دوی خوري. لا یسمنو، نه به سربی دي لره، ولا یغني من جوع، او نه به فایده ورکوي دوی ته د لوږې نه. وجوه یومئذ ناعمة، مخونه به په دغه ورځ باندې تر و تازه وي. لسعیها راضیة، د محنت خپل دپاره راضیة، دا به راضي او خوشحاله به وي، د خپل محنت او د خپل اعمال حسنه او د وجې نه به خوشحاله وي. نو فی جنت عالیة باغ، جنتونو کې به وي چې هغه پورته وي. لا تسمع فیها لاغیة، نو دا به نه اوري، فیها دا مخونه به نه اوري، یعنې خاوندان د مخونو، فیها په دغه جنتونو کې لاغیة کلمه لغوه، او لا لغو فیها ولا تأثیم. فیها عین جاریة، په دې جنتونو کې به هغه چینه وي چې هغه به جاري وي. فیها سرر مرفوعة، په دې کې به هغه تختونه وي پورته کړي شوي، و اکواب موضوعة، او هغه پیالې کېښودلې شوي. ونمارق، او هغه تکیاګانې مصفوفة په صف کې کېښودلې شوي په نظم و ضبط سره. پیالې به په نظم و ضبط پرتې وي او تکیاګانې به په نظم و ضبط پرتې وي. دې طرف ته پکې ترغیب دی، دا سماجي آداب او تمدني اصول الله رب العالمین ښیي. خپلو کورونو کې بې نظمه زندګي مه تېروئ. پرتوګ یو ځای پروت دی، کمیس بل ځای پروت دی، او لوښی بل ځای پروت دی، او پیزار نه، هر یو څیز په خپل خپل ځای باندې ږدئ. دا د اهل جنت صفت الله رب العالمین ذکر کوي. نو فرمایي شاباس. وزرابي مبثوثة، او هغه طلایانې سوزنۍ مبثوثة خورې کړې شوې. نو فرمایي افلا ينظرون الى الابل، آیا دوی نه ګوري اوښ ته کیف خلقت، څرنګې دی پیدا کړی شوی دی. و الى السماء، او اسمان ته کیف رفعت، څرنګې پورته کړی شوی دی. و الى الجبال، او غرونو ته کیف نصبت، څرنګې ودرولې شوي دي. و الى الارض، او ځمکې ته کیف سطحت، څرنګې خورا کړې شوې ده. فذکر، نو پس نصیحت حاصل کا. انما انت مذکر، نصیحت ورکا، نصیحت وکا. انما انت مذکر، بشکه ته نصیحت ورکوونکې. لست علیهم بمسیطر، نه یې په دې باندې بمسیطر څه زورور. سیطره دا په معنا د حمله آور سره راځي، حمله کېدلو سره راځي، چې سړی حمله آور شي. الله فرمایي ته په دې باندې څه زورور خو نه یې. الا من تولى وکفر، مگر هغه کس چې هغه اعراض وکړو، وکفر کفر یې وکړو. فیعذبه الله العذاب الاکبر، عذاب به ورکړي الله رب العالمین ته هغه عذاب لوی. ان الینا ایابهم، بېشکه مونږ طرف ته رجوع د دوی ده. ثم ان علینا حسابهم، بیا او په مونږ باندې اشمار د دوی دی، حساب کتاب د دوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الفجر، دا ما قبل سره ربط چې کوم دی نو ګویا کې دا واضح دی. هغې کې هم د انسان د پیدایش ذکر الله رب العالمین کړی، او په دې کې هم د انسان د پیدایش ذکر د الله رب العالمین دی. په هغې کې هم ذکر د قیامت، او په دې کې هم ذکر د قیامت دی. فرمایي والفجر، زما د قسم په سبا باندې. سبا نه مراد څه شی دی؟ حضرت علی فرمایي هر یو سبا ترنه مراد دی، هر یو سبا، ځکه دا ابتدا د ورځې ده، نو د دغه انقلاب نهاري ابتدا ده. حضرت ابن عباس فرمایي مراد د دې نه محرم دی، د محرم د لسم محرم سبا. او حضرت عکرمه فرمایي مراد د دې نه یوم النحر دی. نو فرمایي والفجر، زما د قسم په دغه سحر باندې، ولیال عشر، او باغ لسو
شپو باندې د ذوالحجې دا ډېرې مقدسې مبارکې شپې دي والشفع والوتر او زما دې قسم یې په دقه شفع باندې تکی والوتر او په دا تکی باندې تکی نه مراد لسمه د ذوالحجې ده تاسو پوه شئ په خبره باندې او وتر نه مراد چې کوم دی نو ګویا کې نهمه د ذوالحجې ده یوم عرفه تاسو پوه شئ په خبره باندې نو الله رب العالمین په یوم عرفه په یوم النحر باندې څه خوري قسم خوري بعضې علما فرمایي شفع نه مراد مخلوق دی وتر نه مراد الله دی الله یکتا دی یک یو دی الله سره شریک نشته دی نو فرمایي واللیل د ما دې قسم یې په شپه باندې اذا یسرې هر کله چې دا څه شي دا چلن د دې شروع شي نو دا شپه چې په چلیدو شروع شي او دا تېره شي هل فی ذلک قسم آیا شته په دې کې قسم داسې قسم لذي حجر د خاوندانو د عقل لپاره څه پوهېږئ په خبره باندې الم تر کیف فعل ربک بعاد آیتانه دې لیدلې څرنګه دی څرنګه کار کړی دی رب ستا بعاد په عادیانو باندې ارما دا چې کوم دی نو ګویا کې عادي اول دې ته ویل کېږي ښه نو دا هغه وړاندني عاد چې کوم دی نو عادي اوله ورته ویل کېږي ارم دا چې کوم دی نو ګویا کې د دوی د نیکه نوم و تاسو پوه شئ په خبره باندې یا دا چې کوم دی نو ګویا کې ارم دا د شداد د جنت دا د هغې چې کوم دی نو ګویا کې نوم و ذات العماد چې هغه ستنواله دی نو د دې جنت ستنې چې کوم دی نو د دې چې کوم خپل ځان خود ساخته جنت جوړ کړی و د هغې ستنې د سرو زرو د سپینو زرو نه جوړې کړې وي یا ذات العماد چې دا د ستنو غوندې خلق و دومره دم دم و چې تا ته به چې کوم دی نو ګویا کې ستنې ښکارېدلې التي لم يخلق مثلها في البلاد او دا هغه خلق دی چې د دې پیدا کړي شوي په مثل د دې باندې په ښارونو کې د دوی په دنګوالي کې د دې سره په غټوالي کې وثمود او تا نه دي لیدلې كيف فعل ربك بثمود الذين ثموديان جابوا الصخر چغي تراشلو غټي بالوادي په وادي کې قبرونو کې به چې کوم نه ګویا کې دا غټي دا به تراشلي حجر اوس هم دا غیر قبرونه شته تراشیدا وفرعون او فرعون ذل اوتاد چې خاوند میخونو د دې وجوهات د تلس ویلي پورا الذين طغوا في البلاد هغه خلق جاري سرکشي کړي او په خارونو کې فاکثروا فيها الفساد لري کړو په دې کې فساد فصب عليهم ربك صوت عذاب نورات کړو الله رب العالمین په دوی باندې صوت عذاب هغه یو کوړه یو نوع عذاب ان ربك لبالمرصاد بشک الله رب العالمین فزيد سارنه کې انتظارګه کې ورته ناس دي ساري فاما الانسان فهر چې انسان دې اذا مبتلاه ربه هر کله چې وازنه دلر رب دد فاكرمه نو اعزازي وكي ونعمه نعمتنا وتوكل فيقول ديواي ربي اكرمني رب زما اعزاز کو زما عزت کو اما اذا مبتلاه هر کله چې وازنه دلر فقدر عليه رزقه نور اندازه کی په باندې رزق دد کم کی نو فيقول واي ربي اهانني رب زما سپکواله زما کو نو کلا بل هرگز داسنه بل لا تكرمون اليتيم بلکې دا تاسو د دنیا د بعض اعمالو نتیجه ده لا تکرمون الیتیم تاسو عزت نه کوئ د یتیم د دې وجه نه الله تاسو سپک کړی ولا تحاضون على طعام المسكين نور خلق نه راپاروئ په خوراک د مسکین باندې وتأکلون التراث او تاسو خورئ میراث لره اکل لمن په خوړلو په یېړه باندې جمعا بس د خلکو میراثونه راخلئ او په خوله کوئ حقدار له حق نه ورکوئ خویندو له خپل حقونه نه ورکوئ وتحبون المال حبا جما او تاسو محبت ساتي د مال سره باندې محبت ډیر سره جمن ای کثیرا کلا هرگز داسې نه ده اذا دکت الارض دکن دکا هر کله چې مایده کړل شي ځمکه هغه مایده کولو سره وجاء ربک وراشي ربستا یعنی جلال د هغه راشي یا چې کوم نه ګویا کی دا هغه چې کوم نه ګویا کی هغه توجه راشي والملك وفرشتي صفا صفا بقطار قطار کی وجيء يوم اذن بجهنم او راتل وکړل شي په دغه ورځ باندې بجهنم او جهنم باندې يوم اذن په دغه ورځ باندې يتذكر الانسان نصيحت باخر انسان وان له الذكر كم زي بيد د بار نفع نصيحت يقول واي بدي يا ليتني افسوس ته ما لنا قدمت لحياتي قدمت الحسنات چې ما نیکۍ وړاندې کړې وې لحیاتي په هغه ژوند خپل کې فیومئذ نو په دغه ورځ باندې لا يعذب عذابه احد عذاب به نه ورکوي په شان د عذاب د الله هېڅوک نو عذابه دا منصوب بنزع الخافض شو لا يعذب كعذابه احد دا الله د عذاب په شان د څوک عذاب نه ورکوي
او ولا یوثق وثاقه احد او نبشي سوق او نبسوق تړل کوي په شرط د تړلو د الله سوق هم د الله د تړلو په شرط به سوق تړل هم نشي کولای ځکه د زمونږ او تاسو تړل خبرانه ستل کیږي خو د الله وجه به سوق پرانځي یا ایتها النفس اے نفس المطمئنه کوم چې مطمئن دي تاسو ویلي تفصیل سره ارجعي الى ربك واپس شه الى ربك رب خپل راضیه په داسې حال کې چې ته راضي یعنی د خپل اعمال صالحونه او مرضیه ته راضي کړی شوی ته په خپل هم په خپل اعمال باندې راضي او ستا په اعمال باندې الله هم راضي شوی د ته مرضیه شوري ودخلي في عبادي وادخلي جنتي نو ته داخل شپه په بندګانو زما کې او داخل شې جنت زما ته سورة البلد ما قبل سره ربط چې کوم نه وایي چې دا واضح دی په دې کې هم بس دی تنشي دي چې کوم د کلی طلبه دي دا سب څه وایي ثاني اوس واسه موږ یو صورت په 2 منټه کې الحمدلله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربي كريم الله رب العالمين بطلباء كرامة خدايا القرآن الكريم صحيح فهم وغير نسيب خدايا علم الذي علم وهبي علم عطائي الله رب العالمين زمان ورد الجود سنون الله نسيب ربي كريم روجه بخلا معنی دا طلباء طالبات ارس کری شو خوبون قضا شو الله ستاد رضا په خاطر باندې لوی بهترین بدی او نصیب الله چې څومره په کائناتو کې چا دعاګانې مختلفې دي د حدیث مصداق خدای هغه دعاګانې موږ ټول حاضرین او حاضرات ته نصیب کړه رحمت الله